الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بعضی حضرات دو چې د غزا نه دوی تیښته کوله او څوک بانې کوي او څوک سیډونو ته ځي. الله فرمایي تاسو د پیغمبر ته وګورئ، د هغه ژوند کې ستاسو دپاره ښایسته طریقه ده. هغه په میدان محاذ کې ولاړ دی، تاسو رستو کېږئ نو تاسو غم، راحت، خوشحالیانې تمامې د پیغمبر نه زده کوئ. هغه چې څنګه زندگی تیری اقا شانې تاسو هم تیره کوئ. لقد کان لکم تاقی سره وستاسو دپاره فی رسول الله په شان د پیغمبر علیه السلام کې اسوة حسنه طریقه ښایسته، د هغه اقتدا د هغه پسې تګ کې لمن کان هغه چا دپاره یرجو الله چې دی تمه کوي، امید کوي د الله نه، والیوم الآخره د ورځ د آخرت، وذکر الله کثیره او یادوي الله ډیر. ولما رأى المؤمنون وړاندې خو حال د منافقانو جنګ یې نه کو، سیډونو ته تلل، بانې کولې. اوس حال د مؤمنانو دا دی، کله چې ولیدل مؤمنانو دغه ډلې د کافرانو نو قالو دی وی هذا دا ما وعدنا الله، هغه دی چې الله زموږ سره وعده کړې و، رسوله د الله پیغمبر وعده کړې وه، وصدق الله ورسوله رښتیا ویلي الله او د الله پیغمبر، وما زادهم زیات نه کو دوی دپاره الا ایمانا و تسلیما، مګر زیات کو هغې دپاره ایمان او ښه منل. من المؤمنین بعضې د مؤمنانو نه رجال کامل سړي دي، صدقو هغې رښتونې کما عاهد الله هغه چې دوی وعده کړې وه د الله سره، علیه په هغې باندې. د بدر ډېر لوی فضایل رال، او چې کم کسان په بدر کې شریک نه وو هغې وی که آینده داسې مقرره که نه الله به زموږ تماشه وکړي چې موږ څنګه قرباني کوو، موږ به الله ته ښیو دا ځان چې خلک داسې عبادت او داسې قرباني کوي. وی دا وعدې کړی وي. بیا هغه شانې بعضو څه وکړو، فمنهم بعضې په دوی کې من هغه قضا نهبه چې هغه پوره کړه خپله منښته، هغه منښته یې پوره کړه. په دې کې یو د انس صاحب تره دی، انس ابن نظر. انس ابن نظر چې کله جنگ سخت شو د احد او نبی کریم علیه الصلاة والسلام د قتل آواز هم وشو، صحابه د میدان نه سیډونو ته شول. نظر صاحب کېناستو چې کوم دی سعد صاحب فرمایي زه رالم، ما ته وی سعده چېرته منډې وې؟ ما ورته وی چې کوم دی داسې آواز دی، ما له د جنت خوشبویي د احد د میدان نه را روانه ده، ته اخوا روانې. که پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دنیا نه رحلت وکړو قتل شو، زموږ نه شهادت چا وړی دی؟ یوې تورې واغسته او د کافرانو په منځ کې ورننوته او هغې پورې وجنګېدو، بس هلته ټوکړې ټوکړې پرېوته نو. دومره زخمونه پې جوړ شوي وو، د اتیاو نه بره زخمونو، اتیاو نه بره ګزارونه لګېدلی دی. بیا د پیژنګلو نه وتلی و، خورې چې کوم دی نه هغه له بدن ګوته وله دا زما د ورور ګوته ده، په دې وپېژندو. حضرت طلحه ابن عبید رضی الله تعالی عنه هغه چې کومې قربانیانې د پیغمبر علیه صلات وسلام په څنګ کې ولاړ دی، په شی کو دونه ګزارونه چې لاس مفلوج. نبی کریم علیه صلات وسلام وفرمیل چې یو سړی جنتی جمدی جنتی ته ګوري، طلحه ته وګورئ چې دی جمدی جنتی په ځمکه ګرځي. نو بعضې هغه خلکو چې دی خپله منښته پوره کړې د تیښته نه ده کړې. ومنهم بعضې په دوی کې من ینتظرو هغه دي چې هغوی انتظار کوي. نو طلحه صاحب هم لا مړ نه دی، جمدی دی. په دې کې حضرت عثمان دی، دوی هغسې انتظار کوي. وما بدلو تبدیل، دوی نه ده بدله کړې خپله وعده په بدلولو سره. دا د مؤمنانو صفاتو. لیجزي الله دې دپاره چې بدله ورکړي الله پاک الصادقین رښتونو ته بصدقهم په خپلو رښتیاو سره، ویعذب المنافقین عذاب ورکړي منافقانو ته انشاء که د الله خوښه شي، او یتوب علیهم یا رجوع د رحمت وکړي په دوی. ان الله بشک الله کان دی غفور الرحیم بخونکی مهربان. ورد الله الذین کفروا، واپس کړه الله هغه کسان چې کافران دي بغیظهم د خپلې غصې سره. دوی الله نه امید دغه احزاب ولا رد کړل. لم ینالو خیره، دوی حاصل نه کو څه خیر. وکف الله المؤمنین، کافي شو الله مؤمنانو ته القتال د جنګ نه. وکان الله دی الله پاک قویا زورور دی، عزیزا غالب دی. وانزل الذین، الله را کوز کړه هغه کسان ظاهروهم چې د دوی امداد کړی و،
دا د بنو قریظه حال ته اشاره وه چې هغوی معاهده ماته کړه. دا مشرکین لاړ، پیغمبر علیه صلات وسلام کور ته رالی، سر مبارک باندې اوبه واچولې چې سر اینځي، بهر چا آواز وکړو، د زر هغه طرف اوچ کو، بهر ووتو. حضرت عایشه فرمایي ما په دروازې په دې چوندو کې کتل، څارنه مې کوله، سړی په اس باندې سور دی. پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل تاسو چې کوم د اسلحې کېښودې دي، موږ خو لا نه دي کېښلي، په کم طرف لاړ شو؟ اشاره ورته وکړه په دې بنو قریظه وله ورځئ. نبی علیه السلام واپس رالی، خپل سر یې وچ کړو، خپله توره او دغې راواغست. عایشه بیا تپوس وکړو دا جي څوک چې تاسو سره خبرې کولې؟ نبی علیه السلام یې تا ولیده او ما ولیده، ستا څه خیل چې دا څوک و؟ دا خو دهیه کلبي صحابي په شان ته ونو. وایي نه دا جبریلو، الله را لېږلی و چې تاسو اسلحې کېښولې، موږ خو لا نه دي کښلي، فرشتې له حقه شانتې ولاړې دي مدینه کې. بنو قریظه ته ورځئ. پیغمبر علیه السلام وفرمیل مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر ځان بنو قریظه ته ورسوئ. بیا دوی محاصره شول، مختلفې خبرې پکې راغلې، ډېر خبرې چې کوم دی بالآخر دی راکوز شول. منځ کې چې کوم دی دوی مشورې وکړې، داسې وکړو داسې وکړو، یوه خبرې کارونه کوم. سعد ابن معاذ صاحب دا د مټ په دې غټ رګ باندې لګېدلی او د هغه نه اینه روانه وه. د سوال وکړو الله پاکه که ستا په علم کې دی چې دا کافران به بیا په مدینه حمله کوي، نو زما دا رګ بند کې ماله مرګ مه راکې، ماله ژوند راکې چې زه د پیغمبر علیه صلات وسلام سره ولاړ او د دې کافرانو مقابله وکم. او که ستا د علم فیصله دی چې د کافرانو زور کېناستو بیا به دوی حمله نشي کولی، نو الله ماله د دې نه شهادت راکړي. خو بیا مه راکوه چې یو ځل د دې بنو قریظو نه انتقام والم. پیغمبر علیه صلات وسلام د دپاره په جومات کې تنبو ولګو، په جومات کې به چې خلک په اسانه باندې د هغه بیمار پرسي کوي، دا رګ وینه بنده شوله. کله چې دا محاصره اوږده شوه دی آخري فیصله وکړه سعد چې څه فیصله کوي موږ ته منظور ده. سعد صاحب چې کوم دی را روان دی، خپل قومیان ورسره دي، دا چونکې د مخکیني ملګري او دوی ورته دا مختلفې خبرې کوي. ګوره سعد صاحب چې کوم دا خو زموږ ملګري وو، د دې خیال وکړه، نن ستا د پیدې موقع ده او نن به چې کوم دی ستا هغه د تعلقاتو پیدا معلومیږي او دا احسان به دې څوک نه یری. سعد غږ نه کو، چې کله رالی دا غونډې راکوشي، زما فیصله ته منظور ده، او زما فیصله دا ده چې ښځې بچي او ماشومان دا غونډ قیدیان غلامان او چې کم ځوانان دي د غونډو نه سرونه کټ کړي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل هغه فیصله دې وکړه چې کوم د الله خوښه وه. بس دی وتړل چې کوم دی په یو قلا کې وو. بیا سهار چې سهاره پورې هلته و، ښځې خو یې بل ځای ته بوتللې، قیدیان ماشومان. نو بیا سهار به یې ترې نه یو رایسته، کم خندقونه چې ورته کنستي و بس په هغې کې به یې ترې نه سرونه وهل. دا نور دننه خو ناست دي، حیی ابن احتاب هم ناست دی او کعب د هغې ملک صاحب هم ناست دی. ورته وایي چې دا خلک ځینو ستاسو څه خیال دی، دا به راسره محمد څه فیصله کوي، څه فیصله کوي، تاسو بې عقلی. دا یو چې د نبوزي واپس رال غونډې یې مړه کړه، ښه د مرګ فیصله ده. نو دا ټولې چې کوم دی دا څومره وو، دا 600 کسانو تړلی شوي، 700 کسانو، 800، 850، د 900 نه بره، د 600 نه ښکته، د دې نه دې منځ کې کسانو. دی چې کوم دی دلته قتل کړي دي او ښځې تقسیم شولې چې کوم دی ځمکې او ارڅه تقسیم شول. الله فرمایي وانزل الذین راکوز یې کړه هغه کسان ظاهروهم چې د دوی امداد یې کړی من اهل الکتاب د اهل کتابونه من سیاسیهم د هغوی د قیلونو نه وقذف الله غرزو فی قلوبهم الرعب د هغې پړونو کې یاره فریقا یوه ډله تقتلون تاسو قتلول دای جوانانو وتأثرون فریقا او تاسو قید کولی یوه ډله دا د ښځو د ماشومانو و اورثکم تاسو ته وراثت کې درکړه ارضهم ځمکه د دوی و دیارهم او د هغې کورونه و اموالهم د هغې مالونه و ارضا او نور ځمکه لم تطئوها چې لا تاسو نه د پایمال کړې ابه در کوم دله وکان الله دی الله پاک علی کل شیء قدیر په هر چیز قدرت والا. یا ایها النبی قل لازواجک د دې پسې بیا وروستو چې کوم د مختلفې غزوات شوي دي، خاص کر د خیبر غزا وشوله، ډېر چې کوم د لوی آمدنیانې راغلې مدینې منورې کې، دا د بنو قریظه نذیر دا هر څه دی ته پاتې شو، دا هم ډېر غټ مالونه وو. اووم کال باندې دا د خیبر غزا شوې ده او خیبر ډېره لویه علاقه ده، ډېره چې کوم دی مالونه په دې کې رال. نو دې وخته پورې خو د صحابه و حضراتو زندګي ډېره په تنګسیا باندې وه. بیبیانو خپل منځ کې مشوره وکړه، یوه بیبي حضرت ام سلمه دی متکلمه کړه، ته به خبره وکړي.
پیغمبر علیه السلام رالی غونډې بیبیانې کېناستې نبي علیه السلام مسکا دی څنګه را باندې ګیره واچوله څه وایې دغه یو شروع شوله د دې په نمایندګۍ کې زه خبره کوم یره چې اوسه پورې خو چې هر څه وو زه څهونه تکلیف و سختي وه موږ هر څه برداشتول اوس خو ډېر لوی مال چې کوم دی هغه حاصل شو فتوحات دي نو پکار دا ده چې زموږ په دې خرچه او نفقه کې لږ پراخي راشي اوس را باندې ښه خرچه هم کوه چې هر کله د دنیا مطالبه وشو نبي علیه السلام په طبیعت بوج بس ترې نه پاڅېد زه به چې کوم د یو میاشت تاسو خواته نه راځم لاړ جومات ته یو میاشت نبي کریم علیه السلام په جومات کې دی دې ته ایلا ورته وایي مینس کې به هر خبره مشهوره شوه پیغمبر علیه السلام ښځې طلاقې کړي دي هلته چې کوم دی عمر صاحب نور خبر شو هغې ډېر زیات خفه شول عمر صاحب راغی چې کوم دی خپل لور یې سمه وټکوله تا ته ما نه وی چې پیغمبر علیه السلام نه مطالبې مه کوه ولې تا مطالبې کولې طلاقې کړي یې هغې موږ ته خو پته نشته پیغمبر علیه السلام جومات کې خپله کمره کې ناست دی بلال صاحب په دروازه ولاړ دی عمر صاحب راغلی عمر د اجازه غواړي بلال صاحب درخواست وکړو نبی علیه السلام غږ ونه کړو عمر صاحب دلته ناست دی بیا ورغی بیا ورته اجازه میلاو نه شوه دریم ځل بیا ورغلی بیا ورته اجازه میلاو شو ما پړه کې وایي چې پیغمبر علیه السلام ډېر خفه دی لږ داسې خبره کوم چې دی لږ په طبیعت شي خوشحاله شي نو چې کېناستم ما وی د الله پیغمبره زما دا ښځه ده که نه بنتۍ خارجه ده که نه دا کله بعضې خبره وکړي زما په طبیعت جوړه نه شي نو چې جوړه نه شي پسې ور پاڅېږم او دې سټ نه ونیسم او تاو راتاوې کړم نبی علیه السلام مسکاش ما وایي چې اوس لږ په طبیعت شو یره چې خبره مشهور ده چې تاسو ښځې طلاقې کړي دي رښتیا دي نبی علیه السلام یې نه این هوښیار انسان دی ته وایي که نه اوله کې داسې خبره چې په طبیعت شو نو بیا خبرې تپوس وکړو الحمدلله چې نه دي طلاق شي بیا داسې یو کم 10 ورځې پوره شوې نبی کریم علیه السلام کور ته رالی حضرت عایشې راوغوښته تا سره خبره کومه جواب فلحال مه راکوه خیر دی پلار سره مشوره وکړه مور سره مشوره وکړه هغه وی د الله پیغمبره تا خو زه به میاشت نه راځم دا خو یو کم 10 ده میاشت خو لا نه ده پوره شوې تاسو رالی نبی علیه السلام یې میاشت کله د یو کمو 10 وي کله د 10 وي دا د یو کمو ده ځکه په یو کم راغلی دا آیت یې ورته ووې ښځو ته ووایه ستاسو خوښه الله اخلی آخرت الی پیغمبر الی په دې ژوند به صبر کوئ او که نه دا کم چې تاسو دنیا غواړئ راشئ طلاق به درکړم زه هېڅ چاته ځان له خان نواب والی د دنیادار والی هغې سره به ژوند کوئ نو حضرت عایشې ته ځکه وی چې دا خو ښځې دي عقل بیا کار ونه کړي هسې نه چې دنیا وغواړي بربادې به شي پلار سره مور سره مشوره وکړي نو هغې چېرته هم دا مشوره نه ورکوي چې دنیا واخله نو حضرت عایشه چې خبر شوه ورته وی په دې خبره کې به زه د مور پلار سره مشوره کوم هیڅ ضرورت نشته مور پلار مشورې ته زه الله اخلم د الله پیغمبر اخلم اوس به زم یو سوال کوم هغه دا چې نورو بیبیان نه به ته تپوس کې نه هغې به خامخا درته وایي چې عایشې څه جواب کړی دی نو زما جواب هغې ته نه وی که زما جواب هغې ته وی خو هغې ته هم پته ولګېده لارو ته کوله وشوله که نه زما جواب ورته مه وایه مه کوه چې د هغې امتحان هم پته ولګي چې هغوی څه وایي پیغمبر علیه السلام ورته وی نه که هغې تپوس وکړو زه به ورته ویم خیر د چا نه پټوم تمامو بیبیانو د الله پیغمبر غوره کړی دی دنیا یې نه ده اخیستې نو د هغې په انعام کې الله مخکې ډېر انعامات دوی له ورکړه یا ایها النبي ای پیغمبر علیه السلام قل ووایه لازواجک خپلو بیبیانو ته ان کنتن که یې تاسو تردن الحیات دنیا تاسو غواړئ ژوند د دنیا وزینته ښایست د دنیا فتعالین راشئ ومتعکن تاسو له به زه پیدا درکم دویمه پاره کې دی وی جوړه کپړې دی ته متعه وی واسرحکن تاسو به ازاد کم سراحا جمیله په ازادولو ښایستو سره وان کنتن که یې تاسو تریدن الله اراده کوئ د الله ورسوله د الله پیغمبر اخلی و دار الاخره او کور د آخرت غواړئ نو بیا به دنیا نه اخلي فان الله بشک الله پاک اعد تیار کړی د المحسنات دپاره د نیکانو منکن ستاسو نه اجرا عظیما اجر لوی یا نساء النبی ای بیبیانو د پیغمبر من یأتی منکن هغه څوک چې راتلو کې ستاسو نه بفاحشة مبینة په ګناه ښکاره سره او سمانه کې بفاحشة په مطالبې ښکاره سره داسې نامناسبه مطالبه چې اوس تاسو کوله دنیا مو غوښتله یضاعف لها العذاب دوچن به کړی شي هغه دپاره عذاب ضعفین په دوچنوالي سره کم چې مقرب بندګانې د هغه جرم هم ډبلي علما دي طالبان دي چې دا مقرب خلک دي د الله پاک د دوی په خطا غریب هم ډبلي ګوره سزا یې هم ډبلي ګوره پیغمبر بیبیانو ته ضعفین او د دوی ثواب هم په دوه چند دی
عالم ته چې الله څه ورکوي چې کوم دی دا عامو خلکو ته الله نه ورکوي. طالب ته چې څه میلاویږي دا عامو ته نه میلاویږي، دا اوچت سړی دی، خو که جرم یې وکړه خطا یې وکړه نو ده ته بیا ډېره سزا وي. یو دا ګوره دی ته چې کوم ضعفین وکانه ذلک او ده د علی الله یسیره په الله باندې آسان. تاسو څنګه وایي د عالم خوب او د عابد عبادت برابر نه دي که نه؟ اوس هغه خوب کوي، هغه خوب هم وله الله اجر ورکوي که نه؟ نو دا د هغه مرتبه ده. خو چې عالم الله د چا علم قبول کړي ښه په دې مه دوکه کېږه چې اوس ګینې زه به هم په دې کې یم، دا څه پته لګي چې د چا علم الله قبول کړي د هغه خوبونه داسې دي. د چا علم الله قبول کړي چې ده چې څومره لیکل کړي په قلم، ستا دا قلم لیکل او بل خوا د شهید وینه، دا قیمتي څیزونه دي، دا چې الله په قیامت کې تلي د عالم صحیح به د شهید د وینې نه اوچتوي، خو چې قبول شي او سزا یې هم بیا قشانې ډبل ده. وکانه ذلک ده د علی الله یسیره په الله باندې آسان. ومن یقنط منکن هغه چې عاجزي وکړي ستاسو نه لله الله دپاره ورسوله د الله پیغمبر دپاره وتعمل صالحه او عمل وکړي نیک نؤتیها موږ به ورته ورکو اجرها د هغې اجر مرتین دوه کرتې، یعنې ثواب یې هم بیا په ډبل دی. واعتدنا ما تیار کړی لها دپاره د دې رزقا کریما رزق ښایسته، یعنې سا النبي ای بیبیانو د پیغمبر لستن تاسو نه که احد من النساء په شان د یو د نورو ښځو، تاسو ښځو د نورو سره برابر نه یي، تاسو د پیغمبر حرم د پیغمبر په کور کې ناست یې، نو همداسې د عالم کور دا د نورو کورونو سره برابر نه یي. د عالم چې کوم دی کور والی د هغه ته الله ډېر قدر ورکړی. واعتدنا دا ان اتقیتن، خو شرط دا دی چې تاسو کې تقوی د الله نه یری، نو بیا تاسو شان ډېر اوچت دی. هغه آداب دا دي بیا فلا تخضعن، تاسو نرمي مه کوئ بالقول په خبره. څوک راشي چې کوم د څه مطالبه کوي څه څیز غواړي نو داسې پستې پستې خبرې د هې خبرې مه کوئ. دا یوازې د پیغمبر د کور خصوصیت نه دی، هر مسلمان دپاره دا سبق دی. هر مسلمانه په کور کې یې نو خامخا دا کلی رشته وي، څوک راشي ور اوټه کوي پلانې په کور کې شتي او تو ته وخندي ها نه هغه خو چې کوم دی لاړ دوکان ته نو دا چې کوم راغلی هغه پړه کې هلکه دا خو معلومیږي چې کوم دی زما سره ډېره مینه ده ښه وایي داسې خبرې مه کوه، تا چې کوم دی دا غړه کې دا وایه څه خبره کوه بالقول فیطمع الذین تمه به وکړي هغه کس فی قلبه مرض چې د هغه پړه کې مرض دی، نو ښه نیغه خبره کوه، خاوند تپوس دې وشه د رور د پلار پلانې شتې بس صفا نشته، خبره ختمه شوله نشته. خو دا چې پستې خبرې مه کوه، د هغې مقصد دا هم نه دی چې کنځلې ورته کوه چې هغه پلان کې شتې نو ته ورته کنځلې شو، نه کنځلې مه کوه. قلنا تاسو وایي قولا معروفه، وینا ښکلې، د اداب د ژوند دي او بې ضرورته د خپل کور نه مه وځه. د مسلمانانو د تمامو ښځو دا سبق دی، بې ضرورته د کور نه مه وځه. ضرورت پیدا شو، رشتې دي، غم خادیانې دي، اوزه خو په پرده کې. وقرن قرار حاصل کوي، تاسو ما راحه کې ویلي قرن په اصل کې دی اقرار نه دی، امر صیغه ده، الله اډر کوي په کور کې کښېنه اقرار نه. بیا د اقرار نه کې د یوې حرکت چې کوم دی ورکړی شو دی قاف ته، نو دوه راګانې ساکنې جمع شي، یوه راتې نه لاړه اقر نه شو، بیا حمزه د استغنا د وجې نه لاړه نو قرن پاتې شو. تاسو قرارې حاصل کوي په خپلو کورونو کې، ولا تبرجن تاسو مه وځئ تبرج الجاهلیت الاولی په شان د وتلو د جهالت پخواني. پخوا چې به څنګه ښځې وتلې او هغې به خپل سینګار ښکاره کوو، خپل ځان به بربنډوو، داسې بربنډې مه وځئ. مفتي شفیع صاحب دې ځای باندې لیکلي دي چې الله وایي تاسو مه وځئ په شان د جهالت اولی. معلومیږي دا چې هغه جهالت اولی و نو ثاني به بل راځي، اولی دویم غواړي، نو داسې به شي چې دا خلک به بیا داسې بربنډېږي. نو اوس ته وګوره، نو اوس ورته وګوره جهالت ثانیه بیا را روان دی. واقمنا الصلاة، تاسو قایم کوئ مونځ، واتینا زکات، ورکوئ زکات، واطیعنا الله، تابعداري وکړئ د الله ورسوله د الله د پیغمبر. انما یرید الله، بېشکه اراده کوي الله پاک لیذهب عنکم چې بوزي ستاسو نه الرجس ګن. د ګن نه مراد ګنده عقاید دي، د ګن نه مراد عذاب دی چې الله ستاسو نه عذاب لري. اهل البیت، ای د کور والو. دلته کور والا څوک دي؟ د پیغمبر علیه السلام بیبیانې دي، دې ته اهل بیت وایي. شیعګان روافظ د دې نه انکار کوي، وایي چې د اهل بیت نه دي، الله ورته اهل بیت وایي اهل البیت. دوی چې کوم دی دې ته ګوري چې ګوره دلته ضمایر دي، یطهرکم د کوم ضمیر خو مذکر د پاره دی، لیذهب عنکم دا خو مذکر د پاره،
دا خبره غلطه ده. یو کوم ضمیر دا د مذکر د پاره هم راځي، دا چې کوم د جمع د پاره هم راځي، مؤنث د پاره هم راځي. ابراهیم علیه السلام خواته فرشتې راغلې، هغې ورته څه وویل؟ رحمت الله و برکات الله و رحمته اهل البیت. رحمت الله برکاته د الله رحمتونه دي په تاسو باندې، اهل البیت د کور والو. هلته څوک د ابراهیم علیه السلام دی او ښځه ده. نو دارنګې دلته د نبي علیه السلام بیبیانې دا اهل بیت دي. ویطهرکم او تاسو پاکي تطهیره په پاکولو سره، واذکرن تاسو یادوئ ما یتلی هغه چې لوستی شي فی بیوتکم ستاسو په کورونو کې. ستاسو کار به صحیح، دا د کور د ښځو هغه ذمهواریانې دي. په کور کې کښېنه، منځونه کوه، الله وس درکړی زکات ورکوه، د الله او د پیغمبر طریقې باندې عمل کوه، ورسره چې کوم دی کار به دی ذکر کوه، قرآن لوله. واذکرن ما یتلی تاسو لولئ هغه چې لوستی شي فی بیوتکن ستاسو په کورونو کې من آیات الله د الله د آیاتونو نه والحکمه او د حکمت نه. قرآن چې کوم دی لوله، خاص کر رمضان کې. نو دا ښکاره ده چې بطوري مثال موږ ته په خپل هم تکلیفي وجه دا ده چې کور کې خو زنانه نو تا چې څومره زنان دی ته بین تاسو داسې سوچتې چې ته خپل کور ورکې زه ستا په کور کې له سپیکر ولګوم او هلته د کلي ښځې راځي. داسې څوک کوي؟ څوک یې هم نه کوي. هر سړي د خپل کور ضرورتونه دي، خو موږ بیا هم دا تکلیف برداشت کړو. خیر دی موږ په ځان باندې سخته تېره کړو، خو چې دی خوا د کلي زنانه هغوی چې کوم دی سټکې زده کي، روجې برباد نه شي، څه مسلې نه خبر شي، چې کوم دی کار به دی چې د قرآن لوله. واذکرن ما یتلی ان الله بشک الله کان دی لطیفا خبیره بارک بین خبردار. بعضې بیبیانو دا ویل چې قرآن کریم کې چې کوم دی احکام شرعیو کې زیات د سړو سره خبرې وي. یا ایها الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاة، د ښځو پکې تذکره دا ډیره نه راځي. نو الله پاک په دې کې د ښځو تذکره هم کوي. تاسو سره مراد یې ان المسلمین بشک مسلمانان سړي، والمسلمات او مسلمانان ښځې، والمؤمنین والمؤمنات مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې، والقانتین والقانتات تابعدار سړي او تابعدار ښځې، والصادقین والصادقات رښتوني سړي او رښتوني ښځې، والصابرین والصابرات صبر کوونکي سړي او صبر کوونکي ښځې، والخاشعین والخاشعات عاجزي کوونکي سړي او عاجزي کوونکي ښځې، والمتصدقین والمتصدقات خیرات کوونکي سړي او خیرات کوونکي ښځې، والصائمین والصائمات روجهدار سړي او روجهدار ښځې، والحافظین فروجهم حفاظت کوونکي د خپلو شرمګاونو سړي، والحافظات او حفاظت کوونکي ښځې، والذاکرین الله کثیره یادونکي د الله دپاره ډېرې. دلته والذاکرین اتمه جمله باندې وورالی ښه وابې ثمانیه مې ته مخکې وې، دلته بل ډالې انشاءالله خپله موقت ته بیا درخیم. والذاکرین الله کثیرا والذاکرات او هغه یادونکي د الله دپاره ډېرې. اعد الله لهم الله تیار کړی دوی دپاره مغفره بخښنه و اجرا عظیم او اجر لوی. وما کان لمؤمن ولا مؤمنة، د حضرت خدیجة الکبرى غلام و زید ابن حارثه کله چې د هغه رشته د پیغمبر علیه السلام سره وشوه، دا غلام پیغمبر علیه السلام ته وبخو. نبی علیه السلام خو د ابتدا نه ډېر شفیق انسانو. دا هلک یې آزاد کو، دا هلک غلام دی آزاد کو، خو لیکن هغه د پیغمبر علیه السلام سره چې کومې ورځې تېرې کړه او د نبی علیه السلام اخلاق او ژوند یې وکتل، هغه نه تو. بیا بلا تاریخي اقوال شته، پلار یې راغلی، ترې راغلی، منت یې ورته کړی ته راسه لاړ شم. زید بیا نظم د سره ترې ورته ووی چې ګوره په تا د غلامۍ نوم دی، ته یو ځل راشه، خیر دی چې کوم دی بیا راځه د دې سړي خواته، خو اوس چې کوم دی لاړ شه چې دا نوم د نه کټ شي. زید ابن حارثه ورته ووی دغه غلامي مې خوښه ده. بس هغه هوښیار سړی و چې هر کله هغه داسې کلکه قرباني د پیغمبر سره وکړه چې د هغه سره ولاړ او پلار او تره سلا نړ. نبی کریم علیه السلام هغه ته بیا زوی ووی. مکه مکرمه کې مشهور شو دا د محمد زوی دی. متبنا زوی مقرر ظلمی شو. نو چې متبنا بچی دی دا د خلکو رواج دی چې بیا خپل بچی ګڼو. نو د ښځې سوچ یې ولکه و چې دله واده وکړم. د ترور لورې د چې کوم دی زینب بنت جحش، هغې پسې پیغام ولېږو. پلار یې مړ دی، رور یې جمدی دی، عبدالله ابن جحش، عبیدالله ابن جحش، دا دواړه جمدي دي. رور عبدالله مشر دی، هغه انکار و. هغه خو اول دا خیل و چې دا پیغمبر علیه السلام ځان دپاره غواړي، نو جو ټیک ده. چې وروستو خبر شو د زید دپاره یې غواړي، انکار یې وکړو.
وجه دا ده چې زید باندې د غلامې نوم پروت دی او دی خوا زینب بنت جهش دا قریشیه ده د لوی خاندان ښځه ده نو داسې یو سړي سره کوم ځای کې هغه رشته غوښتل انکار یې وکړو الله پاک فرمایي د الله فیصله د پیغمبر فیصله چې وکړی شي مؤمن دپاره اختیار پکې نشته بس د الله خبرې ته غوږ ده د پیغمبر خبرې ته غوږ ده هغې چې خبر شو بالکل موږ غاړه ایښې ده زینب چې کوم دی ورکړی شوله واده وکړی شو د زید صاحب سره څه ورځې تېرې شولې ژوند چې کوم هغه شروع شو خو لیکن ژوند سمې نه خوړو د دې وجې نه تاسو فقه کې وایي مناسب ځای کې رشته یي کف چې کوم سیز ته وایي زینب چې کوم دی قریشیه ښځه ده د لوی خاندان هغه چې کوم دی طبیعت ډېر غټ دی او زید صاحب اگر چې غلام نه دی خو د غلامۍ په نوم خرڅ شوی دی هغه چې کوم د غلامۍ په شانه پاتې شوی دی د هغه اخلاق ورکوټي دي نو د هغه اخلاقو سره د زینب اخلاق نه چلیدل مثال غټ اخلاق دی چې هغه د ورکوټو خبرو څه پروا هم نه کوي او ځینې سړی طبیعت ورکوټي هغه په هره خبره ګریف کوي نو دا دواړه اخلاق نه جمع کېږي نو دی په کور کې ګډبډ شروع شو ګډبډ شروع دي چې کم دی نو د شکایت وکړو پیغمبر علیه السلام ته یره دا زینب چې کم دی خبرې ډېرې غټې کوي او ډېرې تیزې خبرې کوي زه نشم کولی چې د سره ژوند تېر کم پرېږدم پیغمبر علیه السلام ورته پام کو پرې نه دی امسک علیک زوجک خپله ښه ځان سره ایساره که مه طلاقه وه بیا هغه شکایت وکړه یره جي زما وخت نه تېرېږي بس نه کوم داسې ښه ده نبی علیه السلام سره خپل فکر پیدا شو یو خو دا خلک په هغه ټیم کې خفه و رشته ورسره نه کوله بیا هم زه هغې خبره ومنله بدلې ناخواسته رشته وکړی شوله یو غم او دړ د کورنۍ ته ورسېدو اوس کو زید صاحب دا ښځه پرېږدي طلاق یې کړي نو د هغې دپاره دویم غم دی په دې نبي علیه السلام خفه د دې چې کوم دی جبیره او بل څه کېدی نه شي البته هغې چې خوشحالېږي په دې به خوشحالېږي چې زه یې واخلم او زه یې اخیستی نه شم زما د زوی ښځه ده انګور مې ده دا غمونه پیغمبر علیه السلام سره الله دا ټولې مسلې حل کړې وما کان لمؤمن نه دی مناسب د پاره د مؤمن سړي ولا مؤمنتین او نه د پاره د مؤمن ښځې اذا قضى الله ورسوله کله چې فیصله وکړي الله او د الله پیغمبر امرا د یو کار ان یکون لهم الخیرة چې هغوی د هغې دپاره اختیار بیا د هغوی دپاره اختیار نشته من امرهم د هغوی د امر نه ومن یعص الله هغه څوک چې خلاف وکړي د الله ورسوله د الله د پیغمبر فقد ضل تاقی سره د خطا شو ضلالا مبینه په خطا یې ښکاره سره و استقولو کله چې تا وویل الذي هغه کس ته انعم الله علیه چې الله انعام کړی په هغه باندې په ایمان الله ته اسلام نصیب کړی ایمان یې ورته نصیب کړی دا زید ابن حارثه دی و انعمت علیه تام په انعام کړی په آزادولو ته آزاد کړی تا ورته وې امسک علیکه بند که د خپل ځان سره زوجکه خپله بیبي ساره که مه طلاقه وه واتق الله ویرېږه د الله نه تا هغه ته دا نصیحت کو وتخفي فی نفسک تا پټول په خپل له کې تاړه کې دا خبره پټه کړه چې که دې طلاق ورکړي هغه خلکو ته به ډبل غم ورسیږي د دې غم بل علاج شته نه چې زه واخلم او چې زه اخلم نو دا خو زما انګور ده الله فرمایي تا دا خبرې پړه کې سوچونه کول ما الله مبدیه هغه چې الله ښکاره کوي وتخشى الناس ته یېرېدلې د خلکو نه چې خلک به انګورې څنګه په نکاح واغسته الله فرمایي والله الله احق حقدار دی ان تخشاه چې د الله نه ویریږي فلما قضا زید کله چې پوره که زید منها دغه ښځې نه وترن خپل حاجت قرآن کې د صحابه واحد د یو کس نوم دی چې زید صاحب دی دغه یو سړي نوم دی په صحابو کې او دا نوم ولې راغلی دی وجه دا ده که نه چې د دې سړي ډېره غټه مرتبه وه دا د پیغمبر بچی و ډېره غټه مرتبه وه د پیغمبر زوی ګڼلی شو او په دې مسله کې الله وله هغه رشته کټ کړه ته د پیغمبر بچی نه یي د پیغمبر د رشتې او د نسب نه کټ کړه دا ډېره غټه صدمه شوله نو الله د هغه صدمې په عوض کې په قرآن کې وله نوم واغسته خیر دی تا به په قرآن کې نوم یاد کم که نه نو صحابو کې واحد دغه یو سړی دی چې دا قرآن کې نوم دی او په ښځو کې صرف یوه ښځه د حضرت مریم د هغې مې توجه ویلې وه شپږ پکې تمې چې دا فرشتې ذکر دي اووه پکې د کافرانو نمونه دي او پنځه پکې د انبیاو نمونه دي د نوم تذکره وجه هم دغه ده چې دا یو لویه رشته کټ شوله دا خو د پیغمبر زوی و هغه الله کټ ته د پیغمبر بچی نشتی نه دی خو یې په قرآن کې نوم واغسته فلما قضا زید منها وطرن حاجت یې پوره کو هغه نه قدر د طلاق یې ورکړ
طلاق ورکړی شو چې کوم دی وخت تیر شو عدت پوره شو نبی کریم علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې اوس ځان دپاره خطبه کوي همدغه ځای ته یې وویل لاړ شه چې کوم دی تپوس وکړه د زینب دې وخته پورې ښځه وه جي د یو کمرې خلک وو اوس مکه خاوند را روان دی او د ښځې خدمه د بل دپاره کوي اسلام داسې ساده اسانه زندگی ده راغلی دروازه باندې ودرېده خو ګوري نه وجه دا ده چې د الله پیغمبر یې ځان ته غواړي هسې نه چې د پیغمبر اوس ښځې شي زما پې نظر پرېوځي شا یې ورته راوګرځوله مخې اخوا کړه زینب بیا نبی علیه السلام ستا تذکره کوله هغه چې کوم دی اوړه ښکتل وی ښه هغې پورې زه جواب نه کوم چې مخکې د الله سره مشوره وکړم چې الله راته څه وایي جوړې کېښودل او په مانځه ودرېدله هغه په مانځه ودرېدله الله سره مشوره کوي الله ډایرکټ حکم راولېږه او یې فرمیل پیغمبر ته زوجناکها ما تاله په نکاح درکړه الله وله نکاح وتړله د زینب نکاح چا نه ده تړلې الله وی زوجناکها ما دله په نکاح درکړه نورو چې کوم دی به په خپل خپل بعضې خصوصیاتو فخر کوو ده به ورته وی زینب وایي ما کې چې کوم دی څو خصوصیتونه دي ښه یو خصوصیت مې دا دی پیغمبره چې زما ستا نیکه یو دی ښه زما د مور پلار دی او ستا د پلار پلار دی د یو نیکه اولاد یو نور داسې نه دي اوس سره د دې نورو چې کوم دی رشتې شوي دي نو د چا پلار نکاح تړلې د چا رور نکاح تړلې زما نکاح الله تړلې ده ښه نه د نکاح الله تړلې زوجناکه دا مې ولې الله فرمی داسې وکړو کی لا یکونه دې دپاره چې نشي علی المؤمنین په مؤمنانو باندې حرج تنګسیا فی ازواج ادعیائهم په بیبیانو د بللی شو بچو کې ځان ته یې بچی نیولی دی هغه ستا بللی شوی بچی دی پتا باندې حرج نه اذا قضوا منهن کله چې دی پوره کړي د هغوی نه وتره حاجت وکان امر الله مفعولا دی امر د الله کیدونکی ما کان علی النبی نه دی په پیغمبر باندې من حرج څه تنګسیا پیغمبر باندې دا ایس بوج نشته فیما فرض الله هغه چې الله مقرر کړي دی له د هغه دپاره سنت الله دا طریقه د الله ده فی الذین په هغه کسانو کې خلو چې هغه تېر شوي دي من قبل پخوا انبیاو دا طریقه ده چې د خلکو منځ کې څومره رواجونه او د پیغمبرۍ د شان سره مناسب وي الله هغه رواج په پیغمبر ختموي او چې د پیغمبر د شان سره مناسب نه په امتی ختموي مثال په طور منځونه دي نه مونځ دی چې کوم دی د انسان نه قضا کیږي دا یو مسله پیغمبر د شان سره مناسب نه پیغمبر نه مونځ قضا کړی دی همدارنګې چې کوم دی دا مسائل دي چې دا متبنه بچی مسله و ختم کړه پیغمبر باندې ختم کړه بعضې مسائل داسې وي چې هغه د پیغمبر د شان سره مناسب نه امتی نه هغه الله صادر کړي امتی نه صادر شي چې غلا راغلی ده بد عملین راغلی دي پیغمبر سزا ورکړي د خلکو دپاره شریعت مقرر شو سنت الله خلو من قبل وکان امر الله د امر د الله قدر مقدورا دا اندازه د په اندازه والی سره الذين هغه کسان یبلغون رسالات الله چې دوی رسید الله پیغامات ويخشونه یریږي د الله نه ولا يخشون احد نه یریږي د یو کس نه الا الله مگر د یو الله نه یریږي وکفا بالله حسیبا کافی د الله حساب کوونکې خلکو دا تعنی لګول یره چې دا خو ګوره د زوی خپل انګورې په نکاح واغستله الله فرمای د پیغمبر زوی کم ځای کې دی ما کان محمد نو محمد صلی الله علیه وسلم ابا احد پلار د یو کس من رجالکم د سړو ستاسو نه د پیغمبر بالغ بچی د سره شته ده نو د نبی علیه الصلاة والسلام نوم څلور ځای قرآن کریم کې ذکر دی یو دی آلته مخکې چې کم دی وي او یو ځای دا دی یو صورت محمد کې را روان دی محمد رسول الله والذین معه او بل چې کوم د سورۃ فتح کې را روان دی دا څلور ځای باندې انوم ذکر دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا پتا سو کې د چا پلار نه دی الله سره ذکر کوي رجال ویلی شي بالغ ته د نبی علیه السلام بالغ بچی نه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام محقق قول دار چې درې زامن دي مشرع بچی دا د خدیجة الکبرا نه شوی دی قاسم صاحب دا مسلمه ده چې د زوی دی او دا په جنت معلا کې دفن دی او د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام کونیه ابوالقاسم د ځکه مشر بچی دا دی ویلی شي چې دا کافي وخته پورې غټ پاتې شوی دی څوک چې کم دی 14 کاله وي څوک کم و بیش وي خو د بلوغ نه مخکې بیا وفات شوی دی دا د خدیجة الکبرا نه دی
دویم بچی داغه 3 نمونه راغلی دي. عبدالله راغلی دی، طیب راغلی دی، طاهر راغلی دی. محقق قول دا دی چې دا یو کس دی نوم عبدالله دی، او دا دوه چې کومې دی صفتونه دي طیب او طاهر. دا صفتونه ورته ځکه ویلی شي چې قاسم سے پیدا شوی د هغه وخت کې چې پیغمبر علیه السلام ته نبوت نو میلاو شوی، او دا دویم زوی عبدالله صاحب هغه وخت شوی دی چې کله پیغمبر علیه السلام ته نبوت میلاو شوی و. دا د نبوت بچی دی، نو ځکه د پر لقب د طیب دی او د طاهر دی، خو دا دو بچی د خدیجة الکبرا نه دي. دریم زوی دا بیا ماری قبطیه نه دی، دا بیا آخري عمر کې 10 کال د هجرت کې دا بیا شوی دی، 10 کال د هجرت کې شوی دی. 14 میاشتو خواوشا کې یا 13 میاشتو خواوشا کې بیا دی وفات شوی دی. نو د نوم چې کوم دی به ابراهیم دی. نو دا 3 زامن دي د پیغمبر علیه السلام، او 4 لوریانی دي. دا 4 وانه د خدیجة الکبرا دي، او دا بیا 3 د نبی علیه السلام په ژوند کې وفات شوي دي. یو چې کوم دی فاطمه دا بیا وروسته وفات شوې ده. رقیه دا په 2 کال د هجرت چې پیغمبر علیه السلام بدر ته لاړ، هغه موقع باندې عثمان صاحب دغه خدمت دپاره پرېښی دی، او چې کله نبی علیه السلام د بدر نه واپس کې راته په دې باندې خاورې واچولې. بیا ام کلثوم عثمان صاحب چې کوم دی په نکاح اغوستې ده، بیا دام وفات شوی د نبی علیه السلام په ژوند کې. او حضرت زینب ابوالعاص باندې واده ده، بیا هغه مسلمان شو، په 8 کال باندې بیا دام وفات شوی ده. نو دا 8 کالو کې 3 وانه لوریانې وفات شوي دي. او فاطمه الزهرا بیا دا جمدی وه چې پیغمبر علیه السلام رحلت وکړو، نو 6 میاشتې وروسته بیا فاطمه الزهرا وفات شوې ده. نو پیغمبر علیه السلام دا نو پلار د یو کس د سړو ستاسونه والا کې رسول الله، لیکن د الله رسول دی. نو تاسو ته یو بله مغالطه به چې کوم دی وړاندې مې درته ویلې وه چې بعضې تشیع د پیغمبر علیه السلام او روافظ د نبی علیه السلام د لوریانو نه انکار کوي. وایي که د پیغمبر لوریانې وی نو چې کله مباهله کېدله، د پیغمبر علیه السلام خو ځان سره صرف فاطمه روانه کړې ده، دا نورې خو ځان سره نه دي بوتلي، نو پته لګي نورې لوریانې نه وي. نو هلته مې درته وی چې دروغ ووایي. وجه دا ده چې دغه مباهله شوې ده دا په 9 کال شوې ده. وفات چې کوم راغلی دا د 9 کال د وفودو مسله ده، او د پیغمبر علیه السلام دا 3 لوریانې د 8 کال نه مخکې وفاتې شوي دي. هغه شتې نه نو چې نشته نو ځان سره څوک بوځي. دغه یوه لورې جمدی وه نو ځان سره ځکه دا بوتلې ده. ولکن رسول الله، لیکن د الله رسول دی و خاتم النبیین، او دی خاتم د انبیاو دی، مهر د انبیاو دی. د انبیاو په دې نبوت باندې چې کوم دی مهر ولګېد بس شول. سړی چې خط ولیکي اخره کې په هغې مهر ولګوي بس کینو. الله د نبی مسله ذکر کوي او خاتم الرسول نه وي، ځکه رسولانو کې تخصیص قول وي او نبوت کې تعمیم وي. نو چې هر کله خاتم النبیین شو نو خاتم المرسلین په طریق اولا باندې شو. لہذا پیغمبر علیه السلام صفت د خاتم النبیین دا د امت یو اجماعی متفق عقیده ده چې څوک د دې نه انکار کوي د کافر دی، بلکې د چا په دې کفر کې شک وي نو هغه هم کافر دی. ختم نبوت نه انکار کوي دته کافر وي، او چې څوک دغه په کفر کې شک کوي نو دیم کافر دی. دا داسې متفق عقیده ده. دا څه اوسنۍ خبره نه ده. پیغمبر علیه السلام په ژوند کې دروغجن کسانو، صحابو په ژوند کې دروغجن وو، نو که چېرته بل پیغمبر و خو پیغمبر به هغه پریښي و که نه، هغوی نه دي پریښي. هغې ته وی چې کوم دی دا دروغجن دي، بس په ده باندې نبوت ختم شو. بیا احادیث په دې باندې بلا شی تفصیل کې راغلی دي. مسلم وغیره روایتو کې دي چې کوم دی نبی کریم علیه السلام فرمایي ماته 15 خصوصیات، په روایتن 6 خصوصیات راکړی شوي دي. یو په هغه کې دا دی چې ختم بی النبیون، ما باندې د انبیاو سلسله الله ختمه کړه. بخاری کې دا دی وانا العاقب. عاقب چاته ویلی شي؟ عاقب ویلی شي دې ته چې کوم دی لا نبی بعد، چې د هغې نه وروسته بل پیغمبر نه وي. نبی علیہ السلام په یو مثال سره خبره ذکر کړې ده. د نبوت دا مثال یې ورکړی د قلا سره. یو ښکلې قلا ده او کمره ده، یو سړی د هغې نه چاپېره ګرځي، یاره ډېره ښکلې قلا جوړه شوې ده، دا خښتې ډېرې مزیدار لګولي دي، خو یوه خښته ځای پکې پاتې ده. دا یو ځای پکې دا خښتې نه ده لګول، دا پکې کمه ده. نو چې هغه خښته پکې ته ومنډې دیوال پوره شي. د نبوت دغه قلا، د رسالت دغه قلا چې کومه خښته کمه وه هغه پکې زومه الله هلته ځای کړمه، اوس په دې کې بل نشي نوتلی. مثال دا د خښتو دیوال دی،
په دې کې ته بله خښته څنګه نه باسې. داسې مثال پیغمبر ورکوي چې دا یوه خښته دا یو پیغمبر د هغې نه آبادي جوړه شوله. اوس بل پیغمبر چې راځي خو بله خښته به راځي، نه په دې خښتو دیوار کې بله خښته نه وځي، نه بل پیغمبر ګنجایش پکې نشته. خاتم النبیین دا نه چې دنیا ته بلا دروغجن خلک راغلي دي، دومره دروغجن راغلي دي چې کوم دی څوک ځان ته پیغمبر وایي، څوک ځان ته مهدي وایي، څوک ځان ته بل وایي. نو بعضې هغه خبرې دي چې هغه زمونږ ټوس عقیده ده خو د سره منو نه، او بعضې خبرې زمونږ عقیده دا ده چې هغه آینده راځي. مثال په طور زمونږ عقیده ده چې مهدي به راځي، عیسی علیه السلام به راځي، دا ټولې خبرې به راځي. نو خلکو دا دعوې کړي دي، نو موږ بیا منو. خو چې کله هغه خو راته خپل مهدیت وښیي که نه چې او زه مهدي یم، د هغه ملګری خو ځان راته وښیي څنګه چې موږ ته شریعت ویلي دي هغه شان یې راته ځان وښو، بیا یې منو. اهل کتابو پیغمبر علیه صلات وسلام د راتګ پته مو چې پیغمبر به راځي، نبی علیه صلات وسلام راغلی، هغوی چې وکتل کوم صفات چې ورته معلومو نو ویې منه. بعضې صفات داسې وو چې هغه پکې نه ښکاره کېدل، تپوسونه یې وکړه چې هغه اشکالات حل شو، ایمان یې راوړو. چا چې نه راوړو خو په ضد یې نه راوړو. نو همدارنګې چې مهدي راځي بل راځي، موږ د هغه په تمه یو راځي به، خو چې کله راشي او هغه چې کوم قرآن حدیث د هغه په کم انداز خبره کړې ده هغه نشانات ښکاره کړي بیا به بالکل منو. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو اذکروا الله یاد کړئ الله ذکرا کثیرا په یادولو ډېرو سره، وسبحوه تسبیح وی الله دپاره بکرة و اصیله سبا بیګا، هو الذي الله هغه ذات یصلي علیکم رحمت نازلی په تاسو، ملائکته د الله فرشتې، لیخرجکم چې تاسو باسي من الظلمات د تیارو د کفر نه الی النور رڼا د ایمان ته، وکانه بالمؤمنین او دی الله په مؤمنانو باندې رحیما مهربان. تحیتهم تحفې د دې مسلمانانو به یوم هغه ورځ یلقونه چې د الله سره مخامخ شي، د الله مخې ته راشي قیامت کې نو تاله به څه تحفه درکوي؟ سلام، الله به ته سلام کوي. څومره لویه تحفه ده. واعد لهم او تیار کړی دوی دپاره اجرا کریما اجر ښایسته د جنت په شکل. یا ایها النبی ای پیغمبر علیه السلام، دی آیت کریمه کې د نبی علیه صلات وسلام 9 صفتونه ذکر دي. دا 9 صفتونه نبی علیہ السلام د دې خلکو دپاره مرشد دی، راهنما دی، چې د خلکو پیر صاحب دی. نو دا 9 صفتونه دا د پیر صاحب صفتونه دي چې په چا کې دا صفتونه دي چې کم دی نو بیا دته موږ مرشد وایو، ته د بل اصلاح کویش بیا ته پیر صاحب یې. خو چې دا پکې نه نو پته لګي دروغ وایي بیا، ځکه دا د پیغمبر صفات دی، پیغمبر د خلکو اصلاح کوي. نو چې په کم سړي کې دا صفات دی هغه اصلاح کویش. یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام، انا ارسلناک بشک موږ لېږلی تا لره، ارسلناک یو صفت دی د رسالت. پیر صاحب به هغه سړی چې په ده کې د رسالت صفت موجود دی، د پیغمبر چې کوم میشن دی هغه په تا کې موجود دی، د رسالت صفات در پکې دي، د ډوډوګانو صفتونه نه، چې د لنګرونو صفتونه نه، د غټو غټو جامو او د دې صفتونه نه، د رسالت صفت در پکې موجود دی. دویم شاهدن، شاهد یې. نو د قرآن مقدسه مختلفې چې کوم دی تفسیرونه شوي دي، ترجمې شوي دي، هر یو د خپل شان چې کوم دی د خپل وس مناسب خدمات کړي دي. نو پخوا د قرآن پښتو کې یو تفسیر یسیر فوق الیسیر دا د جلال آباد یو عالم دی هغه لیکلی دی، مولانا مراد صاحب، دا د جلال آباد دی. نو چونکه نور تفسیر اکثر روایت راغستی ضعیفه، خو لفظي ترجمه په پښتو کې ټیک ترجمه کړې ده. نو تفسیر یسیر لفظي ترجمه د پښتو دا ټیک ده. یو دویم تفسیر حسینی هغه لږ مختصر تفسیر ده او سره ترجمه ده، نو لفظي ترجمه د حسینی ټیک ده. د هغې نه وروستو چې کوم مثال ترجمې دي نو عبدالحق درمنګي چې کوم د ترجمه کړې ده نو هغه هم ټیک ده. د پښتو کې دا ترجمې نسبتاً لږې ښې ترجمې دي، بعضې پکې کمزوري وي. شیخ الهند صاحب چې کومه ترجمه کړې ده نو هغه هم ډېره اعلی، خو هغه د اردو دي، د پښتو مې ته خبره کوله. د ټولو نه چې کوم دی بیکاره تفسیر او د ټولو نه بیکاره ترجمه ده د احمد رضا خان ده. د هغه ترجمه د غونډو نه بیکاره ده. ولې بیکاره ده؟ نو هغه دلته ترجمه کوي چې کوم دی د هغه تفسیر د کنز الایمان ورته وایي، ما سره شتې. نو هغه دلته ترجمه کړې ده شاهد حاضرن و ناظرن، هغه دا ترجمه کړې ده.
نو د پیغمبر صفت د حاضر او ناظر. نو کم سیز ته چې متکلمین شرک وي کفر ورته وي هغه د قرآن څنګه ترجمه شي؟ د قرآن څنګه ترجمه شي؟ حاضر ناظر چې کم دی د پیغمبر صفت ورګول دا خو د شرک عقیده ده. نو ځکه دا د ټولو نه بیکاره ترجمه ده. خجی جمهور حضرات د دې څه معنا کوي؟ نو مفردات امام راغب د دې معنا کړې ده شاهدن معنا معلما، مونږ ته لېږلی انسانانو دپاره معلم. مفردات امام راغب دا معنا کوي. حافظ ابن کثیر معنا کوي شاهدن معنا شاهدن بوحدانیته، ته د الله په توحید باندې گواهی. شاهدن بوحدانیته. عام حضرات د شاهد معنا کوي شاهدن فی القیامه، قیامت کې به ته په خپل امت باندې گواهی. هغه دویمه سپاره کې د نور وضاحت وی. خجی د پیر صاحب دویم صفت بدی چې د شاهدن سمانه د معلمن، پیر صاحب بدی چې خلکو ته دین ورخیخه، د معلم د خلکو ته دین ورخی، د پیغمبر سنت وته ورخی. دریم صفت د مبشره، کم چې مسلمانان دي دیندار خلک دي هغوی ته ترغیبات ورکوي، روجی نیسه اعمال کوه الله بدل جنت درکوي، دله به زیری ورکوي چې د ښه کوشش کوي. ونذیرا څلورم صفت بدی چې د یرونکی دی، کم خلک په دین عمل نه کوي هغوی ته به ښایسته ښایسته چې کم دی ترغیب ورکوي هلکه ګوره بربادۍ ته روانې جهنم ته به پرېوځي ملګرې داسې مه کوه، سګرټ مه کوه، نسوار مه کوه چې کم دی دا خوله پاکه الله درکړې ده ګوره دا خوله مه ګنده کوه. دا نظیر بیا د هغوی دپاره. او پنځم صفت به داعیا، صفت به دی چې د هغه کار دعوت دی، د پیغمبر صفت و دعوت د خلکو اصلاح ده. دا پیر صاحب به هغې چې دی به داعي وي. شپږم صفت دا دعوت چې ورکوي نو څه شي ته به دعوت ورکوي چې ډېرې پیسې دله راجمع کړي چې کم دی ښه غټه خانقاه پې جوړه کړو، ډېرې پیسې راجمع کړي چې روزانه به پې چې کم دی میخې الالو. نجي داعیا الی الله، د پیر کار دا دی چې دا خلک به د الله سره جوړی. مرشد کار دا دی چې دا خلک به د الله سره جوړی، دا نه چې زما سره جوړول نه، زما نه، د الله سره جوړ شه، د الله بنده شه. اوم صفت به دی به اذنه، دا خلک چې تو الله ته رابلې تا کې دا صلاحیت شته، چا نه دی دا سبق زده کړی دی، دا سبق د چا نه زده کړی، استاد چې ته ترجمه کې شته، حدیث د چا نه ویلی دی، قرآن دی د چا نه ویلی دی، تا سره سند دی چې کوم دی، تا سره اجازه موجود او چې د دې اکابرو سره پاتې شوی مجي نبی اذنه. اتم صفت دی سراجن، دا پیر سے بداسې سړی کنه چې دا به په دین باندې پړقیږي، دا په دین باندې داسې روښانه دی چې پړقیږي. جی سر نخپو ته ورته ګورې بس دینداره، د سر نخپو پورې د پیغمبر د سنتو تابعدار پیر دی ته وایي چې دی په دین باندې په سنتو باندې پړقیږي. او نهم صفت دی منیرا، څنګه چې په ده کې کمال دی نو دا کمال په نورو کې پیدا کوي، ده کې کمال دی کمال په بل کې پیدا کوي، بل هم دې کمال ته رسولی شي چې کم دی. دا 9 صفتونه شول. لسم صفت ورسره علم دی چې دی عالم. نو بس چې دا 10 صفتونه پکې دي دته موږ مرشد وایو، دته موږ پیر صاحب وایو، دته سره بیا بیعت کوه ښه سړی دی. وبشر المؤمنین زیر ورک مؤمنانو ته بان لهم بشک دوی دپاره من الله د الله د خوا نه فضلا کبیرا فضیلت دی لوی. ولا تطیع الکافرین تابعداري مه کوه د کافرانو والمنافقین د منافقانو. ودع آذاهم پرېږده د دوی تکلیفونه. وتوکل علی الله توکل کوه په الله باندې وکفا بالله وکیلا کافي دی الله ذموار. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کله چې تاسو نکاح وکئ د مؤمنو ښځو سره ثم طلقتموهن بیا تاسو هغې له طلاق ورکئ من قبل ان تمسوهن مخکې د هغې نه چې تاسو د هغې سره میلو شئ. په دویمه پاره مې ته حواله درکوله نکاح د وکړه د میلاوېدل نه مخکې طلاق ورکئ نو جایز ده. بیا چې په مهر کې څه حصه وي نو هغې له جوړه کپړې ورکول مستحب دي، او چې مهر کې حصه نه وي جوړه کپړې ورکول بیا واجب دي. آلته مې ته وایي چې حکم به وروستو راځي، دی حکم دی. طلاق ورکړی شو مخکې د میلاوېدلو نه، فما لکم نشته ستاسو دپاره علیهن په دوی باندې من عدت عدت تعتدونها چې تاسو په هغه عدت تېروئ. فی الحال دغه ښځه بل ځای کې ځان دپاره رشته کوي شي. فمتعوهن تاسو هغې له جوړه کپړې ورکوئ. وسرحوهن دا تاسو آزادې کوئ سراحا جمیله په آزادولو ښایستو سره. یا ایها النبی ای پیغمبر علیه السلام
الله پاک څلور قسمه ښځې دلته ذکر کړي دي. پیغمبر ته وایي ستا دپاره مې دا جایزې وګرځولې. بیا اخیره کې فرمایي دا ستا دپاره خصوصیت دی. نو آیا دا خصوصیت د دې آخري یوې سره لګي او که دا خصوصیت د څلورو واڼو سره لګي؟ نو که آخري ووایي نو هلته خو ښکاره ده چې هغه سره خو لګي، یعنی بغیر د مهر نه نکاح کول دا د پیغمبر خصوصیت د کوي شي، خو امتي نشي کولی. امتي به خامخا مهر ورکوي. خو دا درې چې مخکې ذکر کېږي نو بعضې دام خصوصیاتو کې حسابوي، نو بیا په دې انداز به ووایي ای نبی علیہ السلام ان احللناک بشک مو حلال ګرځولي ستا دپاره ازواجک ستا بیبیانې اللاتي هغه بیبیانې آتیت اجورهن چې تا ورکړي هغوی ته مهرونه. نو عام مسلمانان چې مهر ورکوي نکاح کوي جایز ده، خو د پیغمبر خصوصیت پکې څه دی؟ هغه زیادت دی په څلورو باندې. امتي یوه دوه څلورو پورې کوي شي بره نشي تللی، او پیغمبر علیه السلام خصوصیت پکې زیادت دی. د نبی علیه السلام 9 بیبیانې وي، 5 په دې کې قریشیانې دي او 4 پکې نه دي، 2 د نبی علیه السلام وینځې وي. نو دا زیاتوالی د څلورو نه دا خصوصیت دی په دې کې. دویم قسم وما ملکت یمینک هغه چې مالک وي ستا لاس مما د هغې نه افاء الله علیک چې هغه الله تعالی غنیمت درکو. وینځه ده نو تم ځان له وینځه اغستی شي، خو د پیغمبر علیه السلام خصوصیت څه دی چې کله غذا وشي او مال راوړی شو، مال ډیری ولګېده، په دې مال کې د سر نصیز اغستل د تقسیم نه مخکې دا الله پیغمبر ته اختیار ورکړی، دا امتی سره نشتی. نو دا چې مال غنیمت رالی په دې کې ښځې رالی الکان پکې قید کې رال، پیغمبر د پر اختیار دی چې ځان له پکې د سر نه یوه ښځه والي اغستی شي. دا د هغه وینځه ده او دی خصوصیت دی. لیکن بل کمانډر صاحب او بل صاحب کې د ځان له ښځه نشي خوښولی، عام تقسیم باندې به اخلي. درېیمه نوعه وبنات عمک او لوریانې د ترسته، وبنات عماتک او لوریانې د تروریانو سته، وبنات خالک او لوریانې د ماما سته، وبنات خالاتک او لوریانې د ماسیانو سته. دلته یو لفظي تحقیق دی چې دا عم او خال مفرد ذکر کیږي او عمات او خالات په جمع ذکر کیږي. نو داسې ولې وشول؟ عمک او عماتک په جمع ذکر کیږي، یا دوانه په جمع ذکر کول پکارو یا دوانه مفرد ذکر کولو؟ خالک مفرد ذکر کیږي او خالاتک په جمع ذکر کیږي، یا دوانه په جمع یا دوانه په مفرد. دې نه جواب دا دی کم چې دا ټکی خالی عن التاوی چې تا وسره نه د حیثیت د جنس دی نو ډیرو ته شامل دی. نو چې ډیرو ته شامل دی نو جمع کول ته ضرورت پاتې نشو، نو ځکه ذکر شو عمک او خالک. او چې کله دا زیتا وی تا وسری دا تا د افراد ده نو دا په یو دلالت کوي. نو د دې وجې نه چې هر کله پکې د افراد و نو دلته جمعیت ته ضرورت پیدا شو، نو هغه جمع شو عماتک او خالاتک سره. دا لفظي مسله وه. دویم چې کوم دی معنوي مسله، د ماما لور ده، د کاکا لور ده، د ترور لور ده، د ماسی لور ده. دا پیغمبر علیه السلام په نکاح کوی شي، امتیم کولی شي. د پیغمبر علیه السلام خصوصیت پکې دا دی اللاتي هغه هاجرنا معک چې هغې تا سره هجرت کړی وي. امتي دپاره دا شرط نشته که هجرت کړی او که نه کړی تی په نکاح اخیستی شي، خو پیغمبر دپاره دا شرط دی چې هغه د تر لور به اخلي چې هجرت یې کړی. ولې داسې شرط ولګولی شو؟ د وجه وله دا ده په رشته کې چې سړی ښځه کوي که نه، ماما او د تر لور دا ستا نسبیان دي، او د نسب کې یو سړی په بابه چړ ورځي د هغې پروا نه کوي، د تره زوی مې دی نو لږ په چړ ورځي آزاد نو داسې پروا یې نه کوي. اوس که پیغمبر علیه السلام د تر لور کولی نو هغه ستا د تر لور د هغه به تا سره اقه شانتې چیړ کوي، او چې داسې چیړ کوي دا به د ایمان نه خلاصه شي. نو ځکه وله الله شرط کو چې دغه تر لور د ترور لور چې هجرت وکړي، نو چې هجرت یې وکړو پته لګي چې یو ښځه خپل کور پرېږدي او هجرت کوي، نو په دې باندې باعث ایمان دی، دا د کلک ایمان ښځه ده، ځکه خو هجرت کړی دی، بیا یې هجرت کړی هلته دین زده کړی دی، نو چې د کلک ایمان ښځه هم ده، دین یې هم زده کړی دی. اوس که تا سره رشته کوي نو ستا حق پیژني، تا سره به اوس چیړ نه کوي، ایمان نه به نه خلاصېږي. نو ځکه ورسره شرط ولګولی شو هاجرنا معک چې هجرت یې د سره کړی. د دې وجې نه د حضرت علي صاحب خور د ام هاني تکړه ښځه وه، زړوره ښځه وه،
پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د هجرت نه وړاندې چې کوم د ایمان نه راوړی، خو د تره د لور په شان ته داسې تره د زوی په شان ته سره ولاړه ښځه وه. نو نبي علیه السلام ته ګرانه وه چې هغه ورسره قصې دې وجې نه چې نبي علیه السلام معراج ته ته د هغه د کور نه تللی دی، چې ورسره ولاړه وه څنګه چې مثال ورسره تره ولاړ و داسې ورسره دا هم ولاړه وه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې ته د نکاح پیغام هم لیږلی دی. نو یو خو مسله دا وه چې زما د مخکیني خاوند نه بچي دي، دا ته بوج کېږي. دویم ټکی پکې دا راغی چې شرط ولګولی شو هاجر نه، نو نکاح یې وله بنده کړه، نه ځکه د ام هانې سره د پیغمبر علیه السلام نکاح نه ده شوې، ځکه هغه هجرت نه دی کړی. څلورمه قسم وامرأة مؤمنة، او یوه ښځه مؤمنه ان وهبت نفسها چې دی وبخي خپل ځان لنبي پیغمبر ته. یوه ښځه بغیر د مهر نه ځان پیغمبر ته بخي، نو بغیر د مهر نه اغستی شي، امتي نشي اغستلی. که یوه ښځه ځان بخي طالبه زه دې بغیر د مهر نه علم ښه تا ورته ما ته قبوله یې، نکاح وشوله، خو اوس به بیا هم وله مهر ورکې ښه. د دې جینۍ د خور څونه مهر و، د مورې څونه مهر و، هغه شانتې به ولسته ورکې. مسلمانان امتیان بغیر د مهر نه نکاح بالکل نشي کولی، دا د پیغمبر خصوصیت دی. یوه ښځه چې کوم دی راله نبی علیه الصلاة والسلام ته وویې ما خپل ځان تا ته در بخلی دی چې کوم دی ستا حاجت یې ما په نکاح واله. نبی علیه السلام چپ شو، هغه ولاړه یو بل صحابي را پاسېد، د الله پیغمبره که ستاسو ضرورت نه وي مال یې راکوئ. نبی علیه السلام ورته ویل ټیک ورشه مهر د سره څه شتې ورشه وګوره راوړه. ما سره خو څه نشته، ورشه ویې ګوره بیا راوړه. هغه لاړ وګوره واپس راغی، وایي څه مرسته نشته، دغه یو څادر مې دی نو، وایي که دا څادر ته ورکې نو بربنډ به ګرځي، څه وله وګوره ورشه یو ګوتې ولینې خو وګوره راوړه، څه خو له ورکه که نه، نور به له بیا په قلار ورکې، خو څه خو له ورکه. نو امتیان بغیر د مهر نه نکاح نشي کولی. نو یو وهبت ان اراد النبي کو غواړي پیغمبر علیه السلام ایستن کې ها چې دا په نکاح والی خالصة لک، دا خالص دي ستا دپاره من دون المؤمنین غیر د مؤمنانو نه. نو ته ته چې دا ټکی بعضې د څلورمې سره لګوي، بعضې د څلورو واڼو سره لګوي، ما د څلورو واڼو ستا سره ولګوه. قد علمنا تاخیر سره به پوهېږو ما فرضنا هغه چې موږ مقرر کړي دي علیهم په دې سړو باندې فی ازواجهم په باره د بیبیانو کې، وما ملکت ایمانهم هغه چې مالکان وي دی لاسونه، کی لا یکونه دې دپاره چې نشي علیک حرج په تا باندې څه تنګسیا، وکان الله دی الله پاک غفور الرحیم بخونکی مهربان. مسلمانانو کې چې د چا دوه او درې ښځې وي نو په هغې کې انصاف قسم ورته وایي دا واجب دی. قسم دې ته وایي چې د هغوی خوراک، د هغوی څښاک، د هغوی کپړې دا به وله برابر کې، او د شپو تقسیم به کې چې څنګه د یوې سره ستا شپه وي هغه شانتې شپه به د بل سره هم کې. باقي چې کوم دی میلاوېدل دا د طبیعت خبرې وي، دا لازمي ټکی دی، خو شپه به د هر یو سره برابر تیرې. که بالفرض داسې د ونه کړل دا سړی مجرم دی. حدیث کې د هغه سزا خو ولې شوې ده چې یو سړی یوه ښځه والي او دا بله پرېږدي، معنی هغه ته څه خاص نظر نه کوي، قیامت کې چې راشي نو یو طرف به د هغه مفلوجي، دا به یې نه ښیي، باقي مجرمې نوره سزاګانې به الله درکوي دله. نو دوه ښځې دي وي، درې دي وي، څلور دي وي، په هغه انداز به تقسیم کې، دا د مسلمانانو امتیانو دپاره مسله ده. نبی کریم علیه السلام باندې دا تقسیم لازمي نه و، الله اختیار ورکړی، ستا خوښه ده که ته پنځه شپې د یو سره کې د بل سره یوه کې نه کې، په تا دا لازمي ټکی نه دی. خو پیغمبر علیه السلام بیا هم د خپلو بیبیانو د خوشحالولو دپاره به تقسیم کوو، هرې بیبي سه به یوه یوه شپه وه. حضرت سوده رضی الله تعالی عنها هغې خپل نمبر حضرت عایشې ته بخلی و، نو عایشې سه به دوه شپې وې، ځکه حضرت سوده بوډۍ شوله. نبی کریم علیه الصلاة والسلام غوښتل چې دا پرېږدي، هغه نبی علیه السلام ته منت وکړو ما مه پرېږدوه، زه به در سره یم، خو چونکې دې بوډیوالي کې زما خاوند ته ضرورت نشته، خو چې ستا په نکاح کې یم قیامت کې ستا په نکاحونو کې راپاڅېږم بس. او ما خپل نمبر عایشې ته بخلی دی. فقه کې مسله وایي که د یو سړي دوه درې څلور ښځې وي، یوه ښځه خپل نمبر بلې ته بخي چې دا خاوند مې خوشحاله شي، بالکل ټیک ده، خو دا ابدي مسله نه وي. میاشت کال دې ورته وبخو، چېرته د دې ښځې د هغې سره طبیعت وران شو، تاله مې نمبر در کړی خو نور نه در کوم، ښه زه خپل نمبر واپس علم، واپس یې اخیستی شي. نو حضرت سعودي خپل نمبر عایشې ته بخلی او هغې سه به دوه شپې وي، د نورو سه به یوه یوه شپه وه،
سره د دینه چې پیغمبر علیه السلام باندې دا قسم لازمي نه و، خو نبی علیه السلام به کوو، یو خو امتیانو د تعلیم او سبق دپاره، بل د بیبیانو د تطیب قلب دپاره چې دی خوشحالی. ترجي ته رسته کوي من تشاء چاله چې دی خوښه شي، رستو که نمبر مه ورکوه، منهن د بیبیانو نه، وتؤوي الیک پیوسته کوه د خپل ځان سره من تشاء چې کومه دی خوښه شي، کومه ځان ته خپلې کمرې ته راغواړې ومنی به ته هغې ته هغه چې ته وغواړې ممن د هغې نه عزلته چې ته د هغې نه جدا شي، وغواړې چې دا د ځان نه بیله کړي، فلا جناح علیک نشته ګناه په تا باندې بیله که. دا تمام اختیار الله پیغمبر ته ورکو. ذالک دا ادنا قریبه ده ان تقر اعینهن چې دی به یخی خپلې سترګې، صرف چې تا ته ګوري او پیغمبر په کور کې ناست دي په دې به خوشحالی ښه، دا وله بس دی. ولا يحزن دی به نه غمجنې کېږي، ويرضون دی به راضي په دې بما اتیتهن هغه چې تا دوی له ورکړي دي، کلهن دې ټولو ته، والله یعلم الله پوهېږي ما فی قلوبکم هغه چې ستاسو پړونو کې دي، وکان الله دی الله پاک علیما حلیما پوی او صبرناک. وړاندې دې مسله ووی چې بیبیانو مطالبه وکړه، پیغمبر علیه السلام د هغوی نه ایله وکړه، بیا یې د دوی نه امتحان واغستو، دا ټولې بیبیانې امتحان کې پاس شولې او الله او پیغمبر یې واغستو، دنیا یې وانغستله. د چې هر کله بیبیانو قرباني وکړه، الله پیغمبر ته وایي چې باس اوس به دقه بیبیانې اخلي، نور بدونه به نه کوې ښه. دوی دومره قرباني وکړه چې زه واخستم او تی واخیستې، اوس به ته بله ښځه نه کوې. لا یحل لک النساء نه دي حلال ستا دپاره ښځې من بعد وروستو د دوی نه، نو دا چې کم دی نورې نکاحونه بند کړه. ولا ان تبدل بهن او دا چې ته بدل کې په دوی باندې من ازواج بیبیانې، په دوی کې یوه پرېږدې او د هغه په ځای بله کې، دا به هم نه کې. ولو اعجبک اگر چې تعجب کې اچوي دا حسنهن د هغې حسن، نو هم بله به نه کې. نو دې نه پته ولګېده چې نورې بندې شوي. احادیثو کې راغلي چې الله دا حکم بیا هم ترې نه اغستی او پیغمبر ته اجازه ورکړې ده، پیغمبر ته اجازه ورکړې ده. یو خو حدیث کې راغلی دی، آیت کریمه د هغې څه لګې نه هم ویلی شي، نه بیا داسې ووایه لا یحل لک النساء نه دي حلال ستا دپاره ښځې من بعدو پس د هغه څلورو قسمونو نه، هغه څلور قسمونه ستا دپاره جایز دي. هغه څلورو قسمونو کې یو دو چې ته د څلور نه زیاتې ښځې کولی شي، د بیا اذن میلو شو. او سره حضرت عایشې نه نقل دی چې پیغمبر علیه السلام ته الله اجازه کړې وه، الا ما ملکت یمینک مگر هغه چې مالک وي ستا لاس، وکان الله دی الله پاک علی کل شیء رقیبا په هر څیز باندې حافظ او نگهبان. یا ایها الذین آمنو دا د پردې مسله وه. ابتدا کې د پردې مسله نه وه، خو تا وړاندې وی چې غیرت و د شعیب علیه السلام د لور مسله دی وي. نو د حضرت زینب واده وشو، دا 5م کال د هجرت دی. نبی علیه السلام صحابو له دعوت ورکو، نو دغه یوه کمره ده، په دې کې ناوې ناسته ده، خلک راځي او ډوډۍ خوري او وځي. پرده شتې نه، نو سړي هم راځي چې کوم دی او بیا هم واپس وځي، خو بیا حیا غیرت شتې. زینب دیوال ته مخ اړولی دی، داسې نه کوي چې مثال دلته ناسته ده او خلک راځي، دا انساني غیرت دی، هغه تې اخوا مخ اړولی دی، خو خلک راځي ډوډۍ خوري او ځي واپس. حضرت انس ته پیغمبر علیه السلام یې لاړ شه دعوت ورکړه خلکو ته چې راځئ. یو کوڅه کې بل کوڅه کې وګرځېده، خلک رال، نور پاتې شوی نه چې غونډې کوڅې مې وکتلې دغه ورال نو ډوډۍ پوره شوله، دسترخوانونه غونډ شول، خبره ختمه شوه، اوس ځئ نو. یو 3 حضرات هغوی ناست دي خپلې خبرې کوي دې دپاره چې پیغمبر علیه السلام اسم د دې خلکو خدمت کوي چې روزګار شي، نه موږ به د هغه سره کینو، لږ به ورسره په دې کور کې ښه په قلار خبرې وکړو. او نبی علیه السلام لکې دا دي چې لکه ډوډۍ مو وخوړه اوس تاسو وځئ، دا کور دی چې خپل کور خلک سنبال کړي که. نو دوی په خپل ښه سوچ کې ناست دي. نبی علیه السلام ووتو لاړ جومات ته لاړ، انس ته یې ورته ورشه وګوره هغه شتې که نه، چې کوربه د کور نه پاسېږي اوځي، نو میلمه ته سبق دی چې پاسه ځه که نه. خو هغه حضرات په دې پوه نه شول. انس صاحب چې راغی وکت وایي جي او تلی دی او 2 ناست دي. پیغمبر علیه السلام بیا جومات کې ناست، لږ ښه وخت یې تېر کړ. دوی په دې سوچ دي چې پیغمبر علیه السلام سره موږ په دې خپل کور کې به لږ ښه په قلار کینو او د هغه سره به ښه ګپ شپ ولګو، د هغه عاشقان دي مینه کوي ورسره، خو دا مینه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دپاره خو نقصان ده، د مضر ده. چې ډېر ښه وخت تېر شو، بیا انس صاحب ته ورته ورشه وګوره چې ویې کته وایي جي تلي دي. نو بیا نبي علیه السلام راغی. نو دا طریقې ښه، ته د چا سره کښېنې ستا به ورسره مینه، استاد دی، مرشد دی، بل مشر دی، مختصر ټیم والا ښه، ډېر ټیم والا.
ډېر ټیم ځکه ماخله چې ستا خو مینه ده، ته خو غواړې، خو د هغه انسان به خپل ضرورتونه وي، هغه تا را ایثار کړی دی چې کوم دی، تاسو خو ناست دی، خو پړه کې د هغه بل څه دي که نه، خو تا ته نه شي ویلی. زمونږ هم دغه پوزیشن دي ښه. نو ځکه درته وایو چې هر عالم سره کښېنې نو ډېر وخت به نه هلې، ما سره به هم ډېر وخت نه هلې ښه. ځکه دا موږ ته بوج کېږي په دې چې اوس مثال په طور زه بېګا به زموږ پروګرام و چې که نه تاسو خو بې هغه موده شي خوبونه هم کول، نو ما خوب کولی شو مجبوراً چې کوم دی ما تفسیرونه کتل، نو تا خوبونه کول ما تفسیرونه کول چې دې پروګرام نه وروسته ته زما سره ناست دی که نه تا سره ما سره دې ګپ لګو د 11 پورې، نو ته خو به بیا موده شوی، ما بیا څه کول. همداسې درسي کال کې مسله وي، هر عالم سره هغه خپل ټایم ټیبل وي، هغه خپل ټایم ټیبل په هغه چلیږي په دې کې دا کوم دا انسان ته بوج کېږي دا غوڼ څیزونه. نو کله د ملګرو مینه وي خو هغه مینه نقصان دی شي. یو ځل همداسې ملګري راغلي بیټه کې ناست و، سهار ټیم دی، اوس زما بل ځای کې ختم دی، هغې ته روان یم. نو ما چای راوړو، چای مو وڅښه، ملجي تاسو چای وڅښئ، زه روان یم بل خوا پروګرام مې دی. نو بس چې ما دا خبره وکړه تا چای وڅښو پاڅه ځه که نه، نو هغې کېدی شي خپله مینه وه قلارې بېغمه ناست. نو بیا ما ورته چې تاسو چای وڅښه، تاسو له کښېنئ، زه له کپړې بدلوم، نو ځان سیټ کوم، کېدی شي ملګري راشي. نو لاړه ما کپړې هم بدل کړې، ځان مې سیټ کړ، بیا هغې قلاره هغه شانتې ناست. په دې کې هغه کسانو ټلیفون وکړو چې موږ د روانې وو ګاډی چې کوم دی پلانکي ځای کې د روانې وو چې تاسو برابر یې بیا ځو ختم ته. ما دې ته ویل ملګري را روان دي چې کوم دی ګاډی را روان دی راځي به، بیا هم دی ناست. یعنې اوس دا انسان ته څونه بوج شي که نه. نو زه خو تا ته نه شم ویلی چې زما بیټک نه پاسه، خو دا تا ته الله خپل سوچ در کړی دی چې یاره تا ته ما وویې چې دی اوس کو او زما پروګرام دی زه به ځم بل خوا، نو تا ته الله عقل در کړی چې دی به خامخا خپلې کپړې به بدلوي، دی به ځان سیټ کوي، یا به کتاب ګوري، یا به څه کوي. نو بس تا ملاقات وشو ته ځه که نه. نو هغې پورې ناست چې کله ګاډی راغی نو چې زه راووتم هغې زما سره ووتو، نو زه یې ګاډي ته وختم، نو هغې پاتې شو که نه. نو بهر کې د چا ملاقات نو ډېر تنګول به نه کوئ، بس مختصر ستاسو د مینې قدر کو چې تاسو به مینئ، ستاسو محبت دی دا ښه څیز دی، خو اخوا ته بل ته به هم ګورئ که نه. نو کله هغه مینه ستاسو بل ته نقصان دې شي، بیځې شي. بل مثال درته ویم که نه، تللی وم دیر ته، نو دیر ته تللی و چې کوم دی هلته یو پروګرام و ختم و، د دیر علما راغلي وو، نو ما د بخاري ختم وکړو، بل مولي صاحب و نو هغه پکې بیان و، ختم نه اوزګار شو. یو مدرسه ده د هغې محتمیم راغلی دی، ورسره ملګري دي، هغې را سره هم هلته ناست دي. نو چې ډوډۍ وکړه شو واپس را روان شو. نو دا محتمیم ما ته وایي چې ته به زما مدرسې ته 2 منټه دپاره راشه. ما ورته چې هلکه دلته مو ته را سره وې یو ځای یم چې ډوډۍ وکړه، بس زه دغه ځای کې دنه مخه خالم او ځمه ځان رسوم، نه جي بس صرف دعا دپاره راښکاره شي. ما زه ټیک ته. نو چې زه هلته مدرسې ته ور وګرځېدمه څه 12 بجې دي، 12 بجې وې څه د پاسه به وې چې هلته ورلم. یو 15 منټه ورسره کېناستم، ماري مولوي صاحب ستاسو خواته رالم، 15 منټه رسره کېناستم، اوس دعا کوو زه د نظم نه جي لږ ایثار شئ، بیا لږ ایثار شئ، بیا لږ ایثار شئ، 1:30 شوله، 1:30 باندې لمونځ وکړو. ما ورته لکه ځمه نن جي بس بیا یې بوی چې ته کېنه لږ شانتې لږ چای څکو. نو ما ورته چې هلته مو ډوډۍ مو خوړله، چای مو وڅکو، نو اوس نور را باندې څه کې ځم نه بار نه 3 پورې زه کېنولم، 3 ګنټې یې دلته ایثار کړم، دغه چای زما لږ وخته چې ما څکلی وې. نو دا بیا هم د هغه قدر و، د هغه مینه وه، خو د هغه محبت او مینه د بل دپاره مضر شي. نو د دې وجې نه به دومره څوک تنګهی نه، بس مختصر انسان ته خپل ازادي ورکړه. بېګا ناتخوان رالی که نه، ما ورته مخکې چې ناتې ووایي چې به تیارې چې اوس که ځې په مخه دې ښه کښېنې جو کښېنه. دغه زما هم طریقې چې درشم بیان مې وکړو، بیا مه ایثاروه، زما خپل کارونه دي. نو دلته چې هغه ناتونه وې کمرې ته مې ولېږه، هلته مالې ورشه چای وله ورکړه، خرچه یې ورکړه، دا یې خرچه شوله ستا، دا دې چې ایثارېږې ښه ده، ځې وایي ځم چې ځم په مخه دې ښه. زما چې څونه میلمانه راشي دقه یې بیان وکړي، هلته کمره کې چای وڅښه، چای ته تیار دی، پروټ تیار دی، چای وڅښه، پروټ خوري، اوس تا خوښه را سره کښېنې، خوشحاله یو، ځې خپل کار دی دی ځه. نو نه به داسې کوې چې سړی دې بیا ایثار کړی کښېنولی دي غونډه ورځ پرې تیاری که نه. نو دا ټول د آدابو خلاف دي ښه جي. نو به هر کیف دا د مسلمانانو مینه د علماو سره، خو هغه مینه کله بیا نقصان ده جوړه شي که نه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام را روان شو. انس صاحب فرمایي د پردې مسله ما ته ښه معلومه ده،
دواړه را روانو. نبی علیه السلام چې دروازې ته راننوتو، یوه خپه یې دننه ده، زه ورننوتم، پردې راواچوله، انس ته یې وروسته شه به راننوځه. اوسه پورې د کور خادم دی، کور کې دننه بار ګرځي، حکم رالی بس پردې واچوله، بس پرده راله. نو الله د پردې حکم راولېږه، اوس به د چا کور ته آزاد نه ځي. نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تدخلوا البیوت، تاسو من نوځئ کورون د پیغمبر ته الا ان یؤذن لکم، مګر دا چې تاسو ته اجازه وکړی شي. دعوتون راشه الی طعام، خوراک ته غیر ناظرین، تاسو به انتظار نه کوئ، اناه د هغه د پخلي. د آداب دی چې تاله د دعوت د طعام درکړی شو، نو ته سهار تللی هلته ورته ناست چې اوس به پخیږي. د پخلي انتظار مه کوه، ښه تا ته په کاټ کې لیکي 10 بجې راشه، په 10 بجې ورځه. دا نه چې هغه په 10 بجې دعوت دی، ته سهار په 8 بجې تلی، دا هغه تنګول دی، بې ټیمه به نه ځې. که ستا سره دا تعلقات دي چې ګوره خلک به په 10 بجې راځي، ته مې ملګری په 8 بجې راشه، دلته به کار کول غواړي، بیا لاړ شه. خو چې دا نه وي که نه فکس خپل ټیم ته به ځې، مخکې به نه ځې. ولكن اذا دعيتم، لیکن کله چې تاسو له دعوت درکړی شي نو فدخلوا داخل شئ. فاذا طعمتم، کله چې تاسو خوراک وکړو نو فانتشروا، بیا خواره شئ، خوراک دې وکړو بیا خواره شئ. ولا مستأنسین، تاسو اونس مه حاصلوئ لحدیث دپاره د خبرو. دعوت ته راغلی ډوډۍ دې وخوړه، اوس په کرسو ناست یې او ګپې لګیا، نو دا کرسی خو تا نیولي، دا نور مې نه به چېرته کښېني، بیا دا د خبرو ځای نه دی، ښه دا د ډوډۍ ځای، او ډوډۍ دې وخوړه پاسېږه وځه. ان ذالکم بشک ادا کان یؤذی النبی، دا تکلیف ورکوي پیغمبر ته، فیستحیی منکم، دی حیا کوي تاسو نه، تاسو ته سوی نه. والله الله پاک لا یستحیی من الحق، الله نه پرېږدي حق، د حق بیان کوي. و اذا سألتموهن، کله چې تاسو څه غواړئ سیز، متاعا څه سیز، نو فاسألوهن وغواړئ من وراء حجاب، اخوا د پردې نه. څه غواړې کور کې ضرورت دی نو پردې نه اخوا ودرېږه، هغه تذکوره موږ له راکوئ، د کور نه بخیر د زنانه دې راوباسي، هلته دې تذکوره درکړي که نه، یعنې چې هغه بالټۍ لږ شانتې راکوئ، د دروازې نه اخوا ودرېږه، پردې نه شاته آواز کوه. ذالکم دا اطهر لقلوبکم، دا پاکوالی د ستاسو دړونو، و قلوبهن، او د هغې دړونو. ما کان لکم، نه دي مناسب ستاسو دپاره ان تؤذوا رسول الله، چې تاسو تکلیف ورکړئ د الله پیغمبر ته. ولا ان تنکحوا، نه دا مناسب دي چې تاسو په نکاح والی ازواجه، د هغه بیبیانې، من بعده، وروسته د هغه نه، ابدا همیشه. ان ذالکم بشک دا کان عند الله عظیما، دا د الله په نسبت باندې لویه خبره. ان تبدو شیئا، که تاسو ښکاره کوئ څه څیز، ستا پړه کې سخي خبرې دي، بدې خبرې دي ښکاری کې، او تخفوه یا پټ ساتئ، د الله علم کې دي. فإن الله بشک الله کان دی بكل شیء علیما، په هر څیز باندې پویا. د پردو مسله و، بعضې کسان داسې دي چې هغې سره پرده نشته. لا جناح علیهن، نشته دی ګناه په دې ښځو، فی آبائهن، په باره د پلرونو کې، پلار کور ته راځي، د لور کور ته تلی شي. ولا ابنائهن، او نه زامن د دی، زوی دی چې کوم دی د مور کور ته راځي نو راتلی شي. ولا اخوانهن، نرونه د دوی، رور د خور کور ته ځي. ولا ابناء اخوانهن، او نه زامن د درونو ورېرونه که راځي. ولا ابناء اخواتهن، او نه زامن د خویندو خورۍ نه راتلی شي. ولا نسائهن، نه مسلمانانو ښځو باندې حرج دی چې دا راځي. ولا ما ملکت ایمانهن، نه هغه چې مالکان وي دی لاسونه، هغه چې وینځي کور ته راځي نو راتلی شي. د دې خلکو نه پرده ماته شوله. ولې ته پرده ماته شوله؟ دې نه پرده کول دا حرج دی. د پلار نه به څنګه پرده کوي چې رور نه راځي، پلار نه راځي، دا ښځه بیماره شوه، دا به څوک اوچتوي چې هسپتال ته یې ویسي، دا ښځه مړه شوه، دا به څوک اوچتوي؟ نو د دې نه نشي کېدلی، ضرورت دی، نو ځکه دی نه پرده ماته شوله. دویمه دا ده چې دا داسې رشته دار دي که نه چې دا په دې باندې ځان وجني، رور د خور په بېعزتۍ ځان وجني، بچی د مور په بېعزتۍ ځان وجني. هر کله چې دا د غیرت رشتې دي ځان پې وجني، نو دنه د ګناه څه خطره نشته، دی بل په دې باندې وجني، خو دا د مور بېعزتي نه غواړي، د خور او د ترور بېعزتي نه غواړي. هر کله چې دی په دې عزت باندې ځان وجني، نو د ده نه د بېعزتۍ څه تمه نشته، نو ځکه تې پرده ماته شوله. واتقین الله، ویرګې د الله نه. ان الله بشک الله کان دی علی کل شیء شهیدا، په هر څیز دی ګواه. ان الله بشک الله پاک و ملائکته، د الله فرشتې یصلون، دا درود نازلی، رحمتونه نازلی، علی النبی، په پیغمبر علیه السلام. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان ولو صلوا علیه، تاسو صلات وی، وسلموا، او تاسو سلام پیش کی، تسلیمه په سلام پیش کولو سره. دا چې کوم دی داسې آیت دی چې د پیغمبر علیه السلام د درود متعلق څوک یو ځل په پیغمبر باندې درود ووایي، الله پې 10 رحمتونه نازلوي. مختلف روایتونه 80 راغلي چې الله پې 80 رحمتونه نازلوي.
یو ځل تا صلات ووی الله لس دله نیکیانې درکړي، لس دله چې کوم دی د باندې رحمتونه نازل کړي، لس دله ګناهونه معاف کړي. وسره د الله او د فرشتو په شان کې صرف صلو ټکی دی او د مسلمانانو په شان کې دوه ټکي دي، صلو درودم وایه، وسلمو دا سره اضافه ده. دا ځکه اضافه ده چې الله خپل پیغمبر ته تکلیف نه ورکوي، فرشتې پیغمبر ته تکلیف نه ورکوي، پیغمبر ته چې تکلیف ورکوي د انسانانې ورکوي. نو ځکه د انسانانو په شان کې دا ټکی سیوا که چې سلمو ګوره پیغمبر روغ پرې د تکلیف ورته مه ورکوه. ستا د خولې نه ستا چې کوم دی د اندامونو نه پیغمبر ته تکلیف میلاو نشي. ان الذين بشک هغه کسان یؤذون الله ورسوله چې دې تکلیف ورکوي الله او د الله پیغمبر ته لعنهم الله، د الله لعنت دی په دوی باندې په دنیا والآخرت، په دنیا او په آخرت کې. واعد لهم او تیار کړی دوی دپاره عذاب مهین، عذاب سپکوونکی. والذین یؤذون المؤمنین هغه کسان چې تکلیف ورکوي مؤمنانو ته والمؤمنات او مؤمنو ښځو ته بغیر مکتسبو بغیر د هغې نه چې دوی کسب کړی، دوی کسب د ګناه نه دی کړی، په هغې تهمت وتړلی شي. فقد احتملوا تاخیر سره دوی بار که بهتانن بهتان تړل و اثما مبینا او ګناه ښکاره. یا ایها النبی ای پیغمبر علیه السلام قل لازواجک ووایه خپلو بیبیانو ته، بناتک او خپلو لوریانو ته، ونساء المؤمنین او ښځو د مؤمنانو ته. دا د فردي عام حکم ذکر کیږي. یدنین علیهن چې دوی دې راواچوي په خپلو ځانونو باندې من جلابیبهن غټ پړوني. چرته په سفر باندې چرته ووته نو غټ پړونه په ځان که چې بدن دې پټ شي. زموږ په عرف کې برقه ده، ذالک ادنا دا قریبه ده ان یعرفنه چې دا پیژندلی شي چې تا غټ پړونه اچولی دی، برقه دې په سر کړې ده، نو خلک یې پیژني چې دا حره ښځه ده. فلا یؤذین دته به تکلیف نشي ورکولی. په خلاف د دې نه چې مخې ښکارې او کلو ګرځي لکه دا وینځه ده، او وینځي نه خو هر سړی په آزاد تپوس کوي. اوس دا وینځه ده چې کوم دی د اقا دپاره زی شوتل راوړي، اقا دپاره غوا ساتي، اقا دپاره لرګي راوړي، نو دا بلم زمیدار دی هلته چې کوم دی خپل شوتل راوړي، نو دا ښځه په لار روانه د شوتل نه به کله ځي، ښه دواړه به یو ځای ځي شوتلو له. خو هغه هم ځي شوتل راوړي، ته هم ځي، نو وینځه خو دغه شانې ګرځي. نو که دا حره ښځه هم دقسې ازاده یو ته د پردي سړي ښځه ته وایې شوتل نه به کله ځي چې لاړ شو، نه به تا پرېږدي. نو الله وی خو ته داسې ګرځېدې نو هغه دې څه پېژنې، ته برقه په سر کا پته ولګي چې دا حره ده، هغه به تا نه داسې تپوسونه نه کوي. او چې ازاده ګرځي یاره چې دا وینځه ده، ته تلې وي چې کوم دی لرګي دې راوړي و دواړه به یو ځای تلو که نه، تا به ما ته به ګېډۍ په شا کړې، ما به تا ته ګېډۍ په شا کړې. وینځو سره خلک داسې خبرې کوي، د حرو څخه خو داسې خبرې څوک نشي کولی. نو ځکه الله فرمایي چې دا د برقه په سر کې ځان دې پټ کړي چې پېژندلی شي دا حره ده، نو تکلیف به ورته نه میلاویږي. وکان الله دی الله پاک غفور الرحیم بخونکی مهربان. لئن لم ینتهی المنافقون بعض کافر منافقان هغه د قروانی کوي، مسلمانان تنګوي. دا د منافق صفت دی، دا د مسلمان صفت نه دی. بدل ته په دې کلي ما څونه په دې بیانونه کړي. زموږ چې کوم د کلي ماشومان سکول کې وي، د دې کلي نه چې کوم دی دا خو های سکول دی، د مختلفو ځایونو نه چې کوم دی بچیانې راځي. نو بعضې بېوقوفه بې ضمیره چې کوم دی هغه څوک په مقبرو کې او څوک په لارو کې په یو ځای بل ځای ودرېږي. نه لکه ته چا ته ولاړې، ته مسلمان نه یې، دا مسلمانان نه دي، دا ستا بچیان نه دي، ولې ستا خویندې نه دي، خپلې خور ته ولاړې بې عزتۍ ته. په دې ښه پوهېږي چې مثال دا ټیم د سکول د چوټي دی، دا د مدرسې د چوټي دی، مه ودرېږه په لار کې. دا د منافق صفت دی. الله وایي منافقانو مه نشئ، په لارو کې مه ودرېږئ، دا مسلمانان مه تنګوئ، د دې نه قلار شئ، که نه قلارېږئ بیا به هم زه قلار کموئ. نو لئن لم ینتهي المنافقون که من نشي دا منافقان والذین او هغه کسان فی قلوبهم چې د هغې پړونو کې مرض د ضعف د ایمان دی، والمرجفون هغه چې زغلی فی المدینه په ښاریې کې دوی په شیطانت کې منډې وی. نو دا دې منه شي که نه منه کېږي، لنغرینک بهم موږ به تا مسلط کو په دې باندې، ثم لا یجاورونک بیا به تا سره وخت تېر نه کړي فیها په دې مدینه کې الا قلیله مګر لږه زمانه، ملعونین دی باندې لعنت ویلی شوی دی، اینما ثقفو چېرته چې دوی ومندلی شي، و اخذو دی به نیولی شي، وقتلو تقتیلا دا وجلی شي په وجلو سره. سنت الله طریقه د الله ده فی الذین په هغه کسانو کې خلو چې هغه تېر شوي دي من قبل پخوا، ولن تجد ته به نه بیا موزې لسنت الله طریقې د الله دپاره تبدیلا بدلېدل. یسألک الناس تپوس کی ستانه انسانان عن الساعت باره د قیامت کې، قل ورته وایه انما علمها بېشکه علم د قیامت عند الله د الله سره دی. دا تاریخ د الله په علم کې دی چې قیامت به کله راځي.
وما يدريك څه خبر کو تعالی لعل الساعه شاید چې قیامت تكون قریبه دا به وي نږدې ان الله بشک الله پاک لعن الکافرین لعنت ویل په کافرانو واعد لهم او تیار کړی دوی د پر سعیر جهنم خالدین فیها دی به همیشه په دې جهنم کې ابدا همیشه لا یجدون دی به نبی موزی ولی څوک دوست ولا نصير او نه امدادي یوم هغه ورځ تقلبو چې اړولې راړولې شي وجوههم د دې مخونه په النار په اور کې دا مخې په دې اور باندې الله ورتئ یقولون دی بوی علیتنا افسوس د موږ د پر اطعنا الله چې موږ تابعداري کړې وې د الله او اطعنا الرسول موږ تابعداري کړې وې د پیغمبر وقالو دی بوی ربنا ای رب زمونږ اطعنا ان اطعنا بشک موږ تابعداري کړې و سادتنا د خپل سردارانو او کبراءنا د خپل مشرانو فرق کولی شي سادتنا د خپل مذهبي چې کوم د مشرانو او کبراءنا خپل حکومت او سیاسي مشرانو فاضلون السبيل هغوی ګمراه کړو موږ له د صحیح لارې نه موږ د دې غلطو خلکو پسې روانو نو ځکه یې ګمراه کړو دلته اطوعنا الرسول دا چې کوم دی مفعول دی د اطوعنا دپاره دارنګې اطوعنا سادتنا و کبراءنا بیا فرمی فاضلون السبيل چې کوم دی مفعول دی او په مفعول باندې لام نه داخليږي دلته چې کوم داخل دی نو دې ته زائد ورته وي یوه یا د هغې مکمل قضا فی المصحف بس همدقسې نقل راغلی دی همدقسې نقل راغلی مصحف عثماني کې ورنه په مفعول لام نه داخليږي ربنا ای رب زمونږ آتیهم ورکې دوی ته ضعفین دوه چنده من العذاب د عذاب نه ولعنهم په دوی باندې لعنت ووایه لعنا کبیره لعنت لوی صلی الله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم تبارك وتعالى دا پرون یو مسله په اتلو ما اوهیه کې مو ویلې وه نو هغه ملګري پکې شک کړی دی د قیرت متعلق خبره مو کړې وه چې قیرت کم از کم ته به خوله خوځوي چې دا حرف ته صحیح کې بیا بعضې فرمایي دونه تلفظ چې ته واورې دا مسله د هغه کس وي چې مثال خپل ځان لمونځ کې سنت کې نو هغوی وایي دا مسله چېرې د امام پسې ولاړې نو هم به پسې خوله خوځی وایي به خو جدا ټکی دی امام پسې خو په تا قیرت نشته چې په چا قیرت وي موږ د قیرت خبره کړې وه چې کوم سړی قیرت کوي نو قیرت وایي دې ته چې ته به په خوله خوځې چې دا ټکي صحیح شي یا یې ته واورې خو چې تا خوله شونډې لګولې وي جامې دې کلکې کړي دي نو اوس ته چې کوم دی سوای نو دا متوی دا تصور دی دا قیرت نه دی دا صرف ته صورت او فکر کې دا فکر دی خو دا قیرت نه دی دې ته مونځ نه وایي هغه چې پتا قیرت وي هغه وخت کې خبره ده امام پسې خو قیرت نه وي الہ العالمین دا چې کوم درس وشو الله په خپل دربار زموږ نه قبول کړي الہ العالمین زموږ ژوند زندگی په خپل کتاب باندې په سنت د پیغمبر علیه السلام باندې ښایسته کړي الله پاک نارینا زنانا مشران کشران تمام الله مقرب بندگان ته نه جوړ کړي الله خپل مخلص بندگان ته نه جوړ کړي څونه مسلمانان درس کې حاضری کوي الہ العالمین حاضری د آخرت په خزانو کې جمع کړي پروردگار دوی د دوی بچي اهل و عیال الله دیندار کړي په خپل اهل و عیال باندې الله دوی خوشاله کړي الله دوی په کورونو کې د قرآن علوم د احادیث علوم راوستلی کړي په بچو کې الله علما فقها محدثین پیدا کړي الہ العالمین څومره بیماران وي شفا کامله نصیبه کړي ملګرو دعاګانو درخواستونه کړي چې هر چا د هغې څومره حاجات دي الله ستا په علم کې دي الله د هغې حاجات پوره کړي بیماران وي شفا نصیبه کړي قرضداري وي الله د قرضونو نه آزاد کړي اختلافات وي الله دشمنیانې ختمې کړي الله مسافر وي خپلو کورونو ته عافیت کامیابۍ سره راوستلی کړي څوک په قیدونه کې وي الله رهایي نصیبه کړي هر مشکلات د مسلمانانو الله ستا په علم کې د خپل احسان سره تمام امت مسلمه د مشکلاتو نه وباسلی کړي الله امن او سکون مسلمانانو ته ورکړي الله اتفاق نصیبه کړي آفات و بلیاتو نه زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله خیره خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه